بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا خبر زیر بحث وا چې انسان دا په خپل میدان جنگ دی او د دې انسان د میدان جنگ د جوړېدو وجه دا عنوان د خلافت دی. انی جاعل فی الارض خلیفه. دا خلیفه لفظ چې دی دا د جنگ د پاره هغه وجه ده او عنوان دی. گویا کې د دنیا کې د الله تعالی د خلیفه په طور باندې چې کله د انسان فیصله وشوه نو دا بنیادی د شیطان او د ابلیس دپاره ناقابل تسلیم او ناقابل برداشت او دغه انسان ته بیا الله تعالی د ځمکې ته د رالیږلو په وخت کې دا خبره وکړه اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. چې ته خو ځمکې ته لاړې او په ما باندې تا ته هدایت درلیږل څه لازم نه دي. دا خو د الله تعالی د صفت رحم او د دې رحمانیت او د رحیمیت د دې صفت تقاضا ده، ورنه څه لازم خو نه دي په الله تعالی باندې. رحمان و رحیم دی نو ځکه هدایت را لیږي او د هدایت ته رالیږلو وعده وکړه او هغه وعده په خپل مشیت پورې مشروطه کړه. فاما یأتینکم مني کراغ او راضی به اما او یأتینک دا نون په دې دواړو چې غور کوي نو دا دواړه خبرې به ته معلومیږي. اما نه به دا معلومیږي چې په ما لازمه نه ده او د یأتین نه د دې نون مشدد نه به دا معلومیږي چې راضی به دا د ما رحم دی. نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بیا بس ته پروا نه ساتي خو چې زما د هدایت تابعداري کوي او د دې هدایت د تابعدارۍ نه بغیر دی د دې ابلیس نه د بچ کېدو بله لار نشته. کری د ده شکار بشي. د دې ابلیس د شکار د جوړېدو نه او د ده د ښکار کېدو نه د بچ کېدو واحده لار هغه د الله تعالی د طرف نه هدایت دی. نو ابلیس چې دی هغه به دې ګمراه کوي او ته به د هغې ګمراهۍ نه د بچ کېدو دپاره دا لارې. اوس چې هغه میدان جنگ جوړ شو نو هغې کې تا ته ما دا خبره کوله چې ابلیس داسې شاګردان خپل تیار کړل چې هغه د دې انسان په دې خپل وجود او په دې خپل انسانیت کې ورته شک را پیدا کړ. د انسان ته وایي ته په خپله دا ووایه چې زه به انسان یم که نه یم. زه د اوسه پورې لا نیم معلوم چې زه سیمه او د الله تعالی د معرفت د حاصلولو دپاره خو چونکې د ده د ځان معرفت ضروري دی او چې دی ځان وپېژني نو بیا به خپل رب پېژني. نو اول شیطان او ابلیس دا طریقه اختیار کړه چې د انسان له په خپله د ده په دې انسانیت کې شک ور پیدا کړ. دی په خپله په دې خپل وجود کې مشکوک په دې خپل وجود کې دی شکمن کو شاکی کې وشاک فی انه شاک. دا تاسو کې شرقایت چا ویلی نو هغه به په دې خبره باندې پوهېږي چې حقایق الاشیاء موجودتون. نو هلته کې داسې خبرې راځي چې داسې خلک دي چې څوک حقایق د اشیاء نه مني، څوک عندیه دي، څوک عنادیه دي،
نو څوک وایي دا د عند تابع دي، ستا په نسبه یي د بل په نسبه نه. څوک عنادیه دی وایي د سر نه ډوشته نه. دا اصل کې هغه شیطاني فلسفي دي. انسان د دې خبرې کې الجاو کو چې ته چې ځان نه پېژنې، ته د ځان په باره کې شکمنې، د خپل انسانیت په باره کې ته متیقن نه، نو ته به بیا مخکې سفر څنګه وکړي؟ نو تر اوسه پورې هغه انسان کافر چې دی او انسان چې د الله تعالی نه هدایات نه اخلي، د هغه د هدایاتو نه ځان مستغني ګڼي، هغه لا تر اوسه پورې پرې یو دایره کې هغه روان دی، سفر کوي. ټول عمر تیر شو او سفر ختم نه شو. لکه په ګول دایره کې چې ته په 10 قدمه کې هم په ګول دایره کې ګرځې، نو 100 کاله نه 1000 کاله ستا عمر شي. نو ټوله ورځ به مزل هم کوې او ګرځې به او بیا به دې مزل ختمیږي هم نه. نو دی په دې ګول دایره کې په سفر باندې په ګاڼۍ باندې مجبوره کړی، ګاڼۍ کوه. اسلام ورته یو صفا خبره کړې ده، قرآن ورته یو صفا خبره کړې ده. مثلا قرآن د دې انسان دپاره کوم عنوانات دي؟ قرآن مجید وایه او ته انسان وایي، یا ایها الانسان ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. نو د انسان دا عنوان یې ولی ښودی دی. او دې کې دوه وجې دي بنیادي طور، یا د انس نه دی یا د نسیان نه دی. یا د انس نه جوړ دی، وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب. نو یا په دې کې انس دی، په دې باقي څیزونو کې انس نشته، اجتماعیت پکې دی، د خپل افرادو د نوع سره دی تعلق ساتي، د هغې نه بغیر ګزران نه کېږي، یو ځای په معاشره کې اوسیږي، د خپل یو بل د ضروریاتو خیال ساتي، تعلقات د یو بل سره، خاندان دی، اکایي ده، پلار او مور دي، بچي دي، رونه دي، عزیزان دي، ګاونډیان دي، رشته داران دي، د یو معاشرې د یو کلي باشندگان دي، یو خیل خاندان دی، بیا د علاقې، دا انس دی. بهترین نه بهترین ځای دی، ښایسته غوندې پارک دی، خو چې بل انسان پکې در سره نه وي چې ته ورسره خبرې وکړې، ته ورسره کښېنې، نو هغه تا ته او یوازې ناست نو په غمګینتوب کې به د اضافه راځي او خوشحالېږي به نه، چې یو انسان پکې نو ته به پرې خوشحاله. یا دا د نسیان نه دی. اول الناس اول ناس، هغه مفید الطالبین کې چې وایي اول الناس اول ناس، ناس ورته ثم افیضوا من حیث افاض الناس. هلته بیضاوي یو ترجمه کړې ده، راکوشئ د هغه ځای نه چې د کوم ځای نه هغه ناسي راکوز شوی و. ناسي وایي آدم علیه الصلاة والسلام هلته نه راکوز شوی و. افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی افاض ناس، ناسن ایرونکې آدم علیه السلام. نو دا اول الناس اول ناس، اولنی انسان اولنی یرونکې. خبره تیره شو. فنسیه ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. دا عنوان ولا ورک، دا دا خصوصیات او خصائص او دا صفات پکې راښکاره کوي، کله په یو عنوان کله په بل عنوان. یو عنوان داش دارنګې آدمی ورته وایي، آدمی، آدمیون، بنی آدم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. نو دا بنی آدم په عنوان باندې، آدم بچیه، دا آدم اولاد، دا د عزت او د احترام لپاره ورته وایي. څوک آدم نه پیژني، هغه دغه د اکبر الہ آبادی په یو ځای کې چې ته ویلي دي که نه، وایي جناب ڈاروین کو آدم سے کیا مطلب. نه خدا نه مني ډاروین، خدا نه مني چې آدم و زمونږ بابا و او پوره انسان و، مونږ بیا د هغه بچي و. هغه وایي دا خو
د یو ورکوټې غوندې ذرې نه او بیا پای کې حرکت او بیا د هغې نه څه بل څه شی او بل ورو 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 داسې پسې راتله نو خبره راغله ارتقا یې وکړه او د ارتقا په نتیجه کې دی دې ته راورسېده او قرآن خو دا وایي چې اول خو آدم پیدا او آدم خو مکمل انسان و نو ته د هغه آدم اولاد او د رجل تعریف چې خلک کوي که نه مذکر من بني آدم او د اولاد د آدم دا د احترام خبره چې پلار دی معلوم دی نیکه دی معلوم دی اصل دی معلوم دی دارنګه قرآن ورته کله بشر وایي هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا جعل من الماء بشرا نو دا بشر لفظ دا هم د انسان د پاره استعمالي په مقابل د جناتو کې په مقابل د ملائکو کې او بشر هم ورته په دې وجه وایي چې یا دا د بشرا نه دی بشرا بشرا بشارت ظاهر الجلد ته وایي او یا دا د بشارت نه مغسته کیږي چې دکې اصل کې د بشارت د قبلولو یو ډېر لوی یعنی دی د دې خبرې اهل دی چې دی د بشارت قبول کړي دله پکاره چې دی د هغه کارونه وکړي چې د هغې کارونو په نتیجه کې دته بشارت میلاو شي دته زیری میلاو شي او دا معنا هم ده چې دا ظاهر الجلد د دا ظاهري انسانیت دا ظاهري شکل د ښکاري بادي البشره دی بادي البشره یا بشره دا چې کوم په منطق کتاب ویلي دي چې دا مستقیم القامه او ضاحک بالطبع او بادي البشره دا نو دا اوصاف دي دا عنوانات دارنګه دی قرآن مجید کې دی انسان ته عالم هم ویلی شوی دی عالم دا گویا که یو عالم اصغر دی دا یو دنیا ده عالم اصغر دا رب العالمین یو معنا دا ده رب دی د عالمینو دا هر انسان په خپل خپل ځای یو عالم دی دا د الله تعالی د خالقیت او د مالکیت او د الله تعالی د توحید دلیل هم دی او دا په خپل ځان له یو مستقله دنیا ده دا ځکه خو دا یورپیان وایي چې مین دی انون که نه چې موږ یې نه پېژنو یو طرف ته خو بدوان وایي چې دا سوشل انیمل دی ته وایې سوشل انیمل دی نو بیا څنګه وایې چې انون نه یې پېژنم ته خو یې پېژنې ته خو وایې زه یې پېژنم بیا ورته اجتماعي ځناور مه وایه که نه حیوان ناطقو ته بیا مه وایه چې وایې نه یې پېژنم او چې نه یې پېژنې نو یا په دې ټینګ شه یا په دې بلې ټینګ شه دا اصل کې دا دی چې دا ډماډول دا شیطان د ده په زړه کې هم دا شک پیدا کوي چې دی د سره په یو خبره باندې پاتې نه شي بس ځکه چې که ده ځان وپېژنده چې ته څه یم ځان متعلق یې لږ او هغه ځای نه یې ځان وپېژنده چې د کوم ځای نه دی پېژندی کېږي نو بس بیا خو به دی لار بیا مومي بیا خو زما د کاره وځي نو دا یو بنیادي خبره ده چې دته وایي ځان مه پېژنه نو کله په یو خبره کوي کله نو بشر ورته وایي انسان ورته وایي بني آدم ورته وایي او بشر عالم اصغر ورته وایي عالم اصغر دا یو عالم دی که په صحیح معنو کې په دې باندې سړی سوچ وکړي نو واقعي چې دا دننه یو پوره دنیا ده دلته یو ته زړه وایي په دې زړه باندې هم وروسته موږ بحث کوو بیا روح چې دا په دې انسان کې هغه قوت حاکمه په دې انسان کې دننه دی بیا هغه قوت حاکمه دپاره بیا دننه یو وزارت دی دا دماغ بیا د هغه لاندې کارندګان دي دا لاس او دا خپې او دا اعضا څه اندروني دي دننه په خپله یو کار هغه ته حواله دی څنګه چې په دې عالم کې بعضې څیزونه داسې دي چې هغه مونږ په خپله جوړو د آبادۍ مونږ جوړو یو کار مونږ کوو څه ورانو څه جوړو روډونه جوړو آبادۍ جوړو څه کارونه کوو څه کارونه داسې دي چې هغه مونږ نه کوو په خپله کېږي زمیندار دی ځمکې ته دا دانې ور واچوي بیا به دی خو صرف دا د پاسه اوبه کول او
ګوډ او چاري او بخور او دا شی کوي. اخوا دننه چې د دې غنم له دانې سره دننه په رزمل کې څه کېږي دا د ده د کردار نه بهر خبره ده. داسې دا یو عالم دی. څه کارونه موږ په دې لاسو خپو کوو او څه کارونه موږ یو کار وکړو نوړی د خولې نه دننه ور واچو، دا بیا په دې خولې نه دننه څنګه ځي، یعنې په دې خوله کې دننه دې سره څه کردار کېږي، دې کې څه د دې ژبې نه لاندې څه لاړې را پیدا کېږي، هغه د دې په دې خمیره کولو کې، د دې په دې نرمولو کې یو کردار ادا کوي، د دې په دې تېرولو کې یو کردار ادا کوي. بیا دننه دا چې معدې ته ځي هلته بیا څه دي، بیا جګر څه کار کوي، بیا زړه څه کار کوي، بیا تریخی څه کار کوي، بیا اینه څه کوي، پړپوس څه کوي، دې نه موږ ته پته نه لګي. بیا اخوا به د موږ نوړی وشموله بس خبره ختمه ده. یا به څه نه به اینه جوړېږي او د څه نه به اوبه جوړېږي او څه به بیا فضلیات وي او هغه به بیا څنګه ځي او رګونو ته به اینه او بیا په هغه اینه کې به رنګ څنګه پیدا کېږي او پای دی نه بیا موږ نه یو خبر، دا زموږ کار نه دی. بیا او څه کارونه داسې چې موږ په خپله کوو په خپله اراده. دا یو عالم دی، دا انسان یو عالم اصغر دی. نو دا عالم دنیا یو نسبت او یو نوم یې موله ورکړی. دا ټولې خبرې په خپل ځای دي، خو اصل عنوان د ده د الله تعالی په نسبانې د پیدایش عنوان هغه خلیفه دی. انسان هم ورته وایي، بشر هم ورته وایي، خو عنوان چې الله تعالی دله د پیدایش په ورځ کوم ورکړی دی نو هغه دی. نو هغه خبره به پیش نظر ساتل غواړي چې په کوم عنوان دی پیدا شوی دی، نو هغه دی د خلافت. او دغه د خلافت دا خبره بنیادي چې ده، نو دا هغه د جنگ هغه میدان دی، دا هغه معرکة الاعرا خبره ده. نو گویا کہ پا دی خبر بانی مونږ ته دومره د انسان متعلق پته ولګېده چې د انسان د الله تعالی په نسبانې څه عنوان دی او څه تعبیرات دي. د دې تعبیراتو او د دې عنواناتو په نتیجه کې مونږ ځان پیژندلی شو. د معرفت نفس، معرفت النفس چې ورته وایي، دا معرفت النفس دا یوازې د صوفیت لفظ نه دی. ستاسو دا خیال شو چې ګینې سړی صوفیت طرف ته بلکل ورلاړ. دا معرفت النفس دا لفظ دی، دا خو د فقه لفظ دی. صوفیت د اسلام نه او د شریعت نه څه جدا خبره کوي نو هغه بیا زما په ذهن کې نه راځي. که د صحابو د تعلیماتو نه څه جدا خبره وي، که د پیغمبر د تعلیماتو نه څه جدا خبره وي، دغه شی بیا په ذهن کې د راتلو نه دی. اصل خبره خو دا ده چې صفا د زړه، معرفت د نفس، سړی ځان پیژني، خپل اصلاح طرف ته توجه، خپل زړه د دې اهل کول او ځان د دې خبرې قابل کول چې دی څه اخذ وکړي. نو دا معرفت النفس لفظ چې دی دا ما ته وی دا یوازې د صوفیاو اصطلاح نه ده. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله الفقه الاکبر کې ګوره هغه د فقه ترجمه کړې ده، معرفت النفس ما لها وما علیها، معرفت النفس ما لها وما علیها، چې نفس د خپل د دې خبرې معرفت وکړي او د دې خبرې باندې ځان پوه کړي چې زما دپاره څه پکار دي او په ما څه ذمه داری دي، زما فرایض څه دي او زما ذمه داری څه دي. یوازې حقوق چې دي نو هغه خو هغه بیا شیطاني طریقه ده. دا په کم کم پهلو باندې مونږ خبره کوو. انسان په دماغو کې دا خبره واچول چې یاره جی حقوق دي، زمونږ دې څه حق کېږي، دا خبره زم کوم بلم کوي بلم کوي، په دې اړه مونږ سوچ نه کوو چې دا لفظ چې دی د کوم ځای نه راغی. دا په دې مغرب کې دا لفظ دومره عام شو، یاره جی هلته حقوق نه میلاویږي، بس انسانی حقوق نه میلاویږي. بای د انسان خو څه حقوق دي. مذهبي نه مذهبي لیډر چې دی که نه سیاسي او ښه نه ښه سړی هم چې که نه خو چې هغه تقریر کوي نو قوم ته به دا خبره کوي چې یاره ما راولی او ما له اختیار زه به حقوق درکم تاسو. له دې نه نه دی خبر چې دا فقط د حقوقو خبره کول دا د اسلام د کوم ځای نه راغسته شوې ده. دا خبره دا د اسلام د کوم ټکي نه، د آیت د کوم ټکي نه راغسته شوې ده. دا تصور د کوم ځای نه راغی بنیادي طور. بس جی زما حقوق دي، نه جی حقوق نه دي، زما څه فرایض دي. حقوق به وی فرایض به نه وی، اصل شی خو فرایض دي. د حقوقو تصور بیا وروستو دی، د فرایضو تصور مخکې دی. مثلا یو ماشین دی، هغه ماشین جوړ شو، دا خبره چې دا ماشین بس اول به زه کار د دې نه دا تپوس کوم چې دا ماشین زه اخلم یا زما ضرورتي، یا ما ته دکاندار وایي چې دا نوی ماشین راغلی دی، نو به ما ته اول خبره دا نه کوي
چې د دې سره به جي ته خیال ساتئ او صفایي به، او ما ته اول دا خبره نه کوي، ما ته به اول خبره دا کوي چې دا ماشین به تاله څه کار کوي. او که ما ته صرف دکاندار دا وایي چې د دې ماشین به ته دا خیال ساتې او دا به صفایي کوي او دا به داسې ږدې او دا به داسې راهلې او نو زه به ورته وایم چې دا څه مطلب شه، دا ته به ما باندې څه بوجونه را باندې راچې، څه خبره را باندې راچې، څه نوکري به نوکر کوې مې. نجیب ما ته دا مخکې وښایه چې دا به ماله کوي څه، دا به د فرایض به څه، دی به څه کار کوي، دنه به زه څه کم کار هلم، د فنکشن څه دي. دا خبره بنیادي ده. بیا دا چې دا کم کار د ده نه اخیستی کېږي نو هغه به کله اخیستی کېږي، نو هغه به دا د هله اخیستی کېږي چې د دې خبرې خیال وساتي، د ته بجلي پوری، دا مشین به کار هله کوي چې ته بجلي پوری، د صفایي د باندې زنګ نه لګېدلی، دا تماچه به ډزله کوي چې دا د اوبو نه بچي، دا د خاورو نه بچي، دا زنګ شوي نه وي. خو اول خو به دا تپوس کومه چې دا شی د څه دپاره، دا څه کار کوي. خلک نوی شی ویني یاره دا د څه دپاره دی، یاره جي په دې خلک څه کوي ته ووایه دا څه شی دی. نو خبره بنیادي ته وردا ده چې ستا فرایض څه دي. لیکن دنیا کې خبره اوس د هر چا په خوله خبره دا ده چې نه جي زما حقوق دي، رایټس دي، هیومن رایټس. هیومن څه ته وایي په دې به هم خبرې کوو. هیومن رایټس، انسانی حقوق پکار. نو بهرحال تا ته اولنۍ خبره اسلام دا وښودل. د دې خبرې په مقابله کې یو بله خبره وه چې هغه ابلیس کوله. هغه دا چې ابلیس خو په ابتدا کې د آدم علیه الصلاة والسلام د عظمت او د احترام او د قدر او د هغه د لویۍ او د هغه د اتباع نه انکار وکړو. د الله تعالی د خبرې د منلو نه انکار وکړو، په دې وجه خو کافر شو. په دې به وروستو بحث کوو چې ابلیس څنګه کافر شو او کفر څه ته وایي. عام طور باندې خو خلک دغه ته وایي چې بس د خدای پاک نه علاوه بل چاته سجده کوي نو په دې کافر کېږي، خو هغه چې هغه بل چاته سجده ونه کړه نو کافر شو. خبره پکې داسې وه. خلک خو داسې توحید بیانوي چې د الله نه علاوه بل چاته سجده کوي نو کافر کېږي، خو شیطان پسې کافر شو چې هغه د الله نه علاوه بل چاته ونه کړه نو کافر شو. یا لکه الله ته سجده ونه کړه که آدم علیه السلام ته ونه کړه، نو آدم علیه السلام الله او که غیر الله، نو په څه کافر شو؟ ابلیس په څه کافر شو؟ حکم یې ونه مانه او هغه حکم څه و؟ غیر الله ته د سجدې کول. حکم څه و؟ نو غیر الله ته سجده ونه کړه نو کافر شو. نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به غیر الله ته سجدې کوئ که نه به یې کوئ؟ نو هغه چې ونه کړه کافر شو. ماشاءالله تاسو خو د مخکې نه خطه کړه خلک یې سړی نظره نه شئ لاړې ته توکل غواړي. تاسو په خبره ورسېدئ. هغه ته حکم و چې غیر الله ته سجده وکړه. نو اصل خبره په دې کې نه وه چې چا ته وکړه او چا ته مه کوه. اصل خبره په دې کې وه چې د الله تعالی حکم څه و. که په دې خبره نه پوهېږي، بنیادي خبره خو دا ده. بنیادي خبره د توحید او د شرک د څه نه تاویږي؟ د الله د سجدې نه او د غیر الله د سجدې نه تاویږي؟ نه جي، بنیادي خبره د توحید او د شرک د الله تعالی د امر نه تاویږي، د الله تعالی د حاکمیت نه تاویږي. را تاویږي چې الله تعالی حاکم دی نو چې وایي وکړه نو دغه ته توحید وایي، او د هغې د مقابل ته څه وایي؟ شرک. او چې وایي مه کوه نو بیا هغه مه کولو ته څه وایي؟ او هغه کولو ته یې بیا څه وایي؟ نو دغه ته د خبره دې نه را تاویږي. نو بهرحال اولنۍ طریقه خو د ابلیس دا. بیا رو ابلیس هم رو تجربه حاصلوله، ځان له ملګري کتل، کوشش یې کوو چې ځان له ملګري پیدا کړي، او ملګري خو ضروري. نو هغه ته ذهینان خلق پیدا شو، ملګري ورته پیدا شو د یونان فلسفیان، شاګردان ورته میلاو شو. په دې خبره پوهېږي؟ یونان کې افلاطون او سقراط او بقرات او جالینوس او بل او بل او بل. دا یونانی فلسفیان دا بنیادی طور دا خو ذهینان خو ذهانت خو د الله تعالی یو انعام دی. احسان به کله یو کله به نه وي. پوهېږې په خبره؟ په انعام او په احسان کې فرق دی. انعام معنا ده ورکړه ده، اعطا ده، بخشش دی. کله کله به بخشش چې دی هغه به وي، خو هغه بخشش به احسان او فضل نه وي، او کله کله هغه بخشش
چې چاله الله تعالی څه ورکړي هغه اعطا، هغه به فضل او انعام. انعام تصور به د دوی فضل سره یو ځای ورغله، فضل او انعام یو اعطا ده، یو فضل او انعام ده. نو ضروري نه ده چې هر اعطا او هر بخنه هر ورکړه دا د انعام. اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. اذا لم يكن عون من الله للفتى، یو سړی ذهیني خو د الله تعالی د طرف نه مدد نه، د الله تعالی د طرف نه ورسره اعانت نه، عون من الله نه، فاول ما يجني عليه اجتهاده. اولنۍ غلطي چې هغه وکړي هغه د خپل اجتهاد په هغه عقل استعمال کړي، صلاحیت استعمال کړي، خو چېرته طرف ته لاړ شي، غرق شي، بل طرف ته لاړ شي. نو دا شیطان ذهین و که نه و؟ ستاسو څه خیال دی داسې کوتک و که دا څه و؟ کوتک خو په دې معنا و چې هسې بېوقوفه خو و که نه، معنا دا چې دی حاجي خو ویمه ذهانت یې و که نه و؟ ذهانت یې مو، جرأت یې مو، او کلکوالی پکې څومره دی، په خپله خبره ټینګ څومره دی. نو داسې شیونه خو پکې شته که نه؟ نو دا ښه کمالات دي. ذهانت هم کمال دی، جرأت هم کمال دی، خو یا د خدای په مقابله کې ذهانت کمال دی. دا استعمال یې ول غلط وکړو، شی خو ټیکو، صلاحیت خو ټیکو، خو استعمال یې څه کړ؟ عقل یې ټیکو، خو استعمال یې د الله تعالی د خبرې د منلو دپاره نه کړ، استعمال یې د الله تعالی په مقابله کې کړ. نو هغه صلاحیت یې غلط استعمال کړ. ونه صلاحیت خو یې و، جرأت یې و، خو هغه جرأت یې څه کړ؟ اوس کلکوالی خو پکې دی، ټینګوالی خو، ثبات خو پکې دی، په خبره ولاړ دی. خدای خبر څو کالی وشو، ستاسو څه خیال دی؟ څومره تجربه حاصله کړې، څومره د آدم بابا نه مشر دی هغه دی، او بیا ولاړ دی. خلک کله کله ستړي شي، دا بدبخته ستړی کېږي نه، خلک حوصله وبیلي، دی جنګونه وبیلي، خو بیا هم نه ستړی کېږي. حدیث کې راځي د عرفې په ورځ باندې دا شیطان دا خاورې را الي او پر خپل سر باندې راچوي او وایي تباه شوم او برباد شوم. ولې؟ وایي ځکه چې نن خو ډېرو خلکو ته معافي وشوه، عرفې په ورځ خلکو معافي وغوښته. نو چې بنده معاف شي نو به دی په خو بیا مټې راونغاړي، وایي زه مړه نور کار به وکړم، خیر نور خلک به راته هم کړم. وایي دا معاف شو ورکړه، دوی به بیا به نو هغه حاجیان چې واپس راشي نو دی پورې بیا سم نښتی که نه نښتی پورې، خیر په دی به نور خبرې بیا کوو. نو مطلب یې دا دی چې دا بدبخته حوصله نه بیلي. نو دا حوصله نه بیلل خو یو کمال دی، خو وایم طریقې غلطه ده. طریقې څه ده؟ غلطه. نو دته ذهینان شاګردان میلاو شو، یونانیان ذهینان، او د یو طریقه دا ده چې دی په ذهینانو خلکو پسې ګرځي. ذهین سړی چې کوي که نه، نو دی ګیلې ډېرې زیاتې کوي. ولې؟ ځکه چې دته د هغه د چې په ذهن کې کومه تصور دی، د خو ذهن ډېر زیات بالا وي، ډېر زیات تصورات د ډېر زیات اوچتي. نو دی وایي چې د معاشرې خو مال هغه مقام را نه کړ، نو دی ګیلهمن دی د معاشرې نه، خلکو نه ګیلهمن یي ماله چا مقام او مرتبه را نه کړه، زما چا خیال ونه ساته، زما چا قدر ونه کړ. حافظ الپوري چې شعر ویلی دی که نه، وایي باز په جاله کې چا نه دی پیژندلی. قدر نشته د حافظ په الپوري کې، باز په جاله کې چا نه دی پیژندلی. وایي چې حافظ الپوري وایي زما مثال خو د باز دی. نو باز تاسو په جاله کې چېرته لیدلی دی؟ په جاله کې خو چنچڼه کیني، خارو پکې کیني، کوتره پکې کیني، توراڼکه به پکې کیني، بل به پکې څه کیني؟ دا نومونه د مرغۍ د نومونه وایي، دا په جاله کې ناست دي. بلبله پکې ناست دی، بلبله پېژنئ؟ بلبله پکې ناست دی، توراڼکه پکې ناست دی، کوتره پکې ناست دی، توتکری پکې ناست دی، چنچڼه پکې ناست دی، چتی پکې ناست دی. نو دا په څه کې ناست دي؟ نو باز په جاله کې کیني. نو وایي حافظ الپوري چې زما مثال د باز دی، خو راغلی م په الپوري کلي کې ناست یم، د الپوري کلی خو جاله ده. او دا خواوشا خلک چې ما ته ګوري چې دا دومره لوی سړی وي، نو په الپوري کې څه کول؟ نو وایي باز په جاله کې چا نه دی پیژندلی، نو چې زه وایي دا غلطي زما ده چې زه راغلی م دلته ناست یم.
نو مطلب دا دی چې که زه دلته نه وې او بل ځای کې وې او بله چېرته د اسمان په تیارکو کې ګرځېدی نو بیا به دې خلکو وایي چې یاره دا به کله راکوزېږي چې مونږ یې لږ قدر وکړو خیال یې وساتو نو زه دلته ناست یم نو د دې دا خیال دی چې دا خو مړه درې ځای سړی دی په ده کې به څه کمالي نو هر سړی ابل ورځ مې د وحید الدین خان یو کتاب کته هغه هم داسې خبره لیکلې وه وایي چې په هندوستان کې څوک یادو هغه سړي نوم نه دی اخیستی څوک به و وایي چې سړی ډېر زیات ذهین و مسلمان به هم نه و ډېر زیات ذهین و نو هغه خودکشي وکړه او د خودکشۍ نه مخکې یو خط لیکلی و او په خط کې دا لیکلي وو چې زه د دې دنیا دپاره نه ومه پیدا زه د بلې دنیا دپاره پیدا یم ځکه دا دنیا خلک ما نه پېژني زه د بلې دنیا دپاره پیدا یم زه په غلطۍ کې دې دنیا ته راغلی یم لہذا زه ځان وژنمه زه دې دنیا ته غلط راغلی یم نو دا چې مسلمان وی خو دا کار به یې نه کولی ځکه ته خو دې دنیا ته الله پاک رالیږلی په خپله خوښه خو نه راغلی او د الله پاک نه خو څه غلطي نه ده شوې چې ته دنیا ته رالیږلی خو ازمیښت دی نو څوک په ډېره پویه کې ازمي څوک په لږه پویه کې ازمي څوک په ډېر اهلیت او صلاحیت کې چاله ډېر ذهانت ورکړی په دې کې ازمي چاله لږ ورکړی هغه په هغې کې ازمي او یوازې ذهانت نه دی چاله دولت ډېر ورکړی دی چاله صحت ښه ورکړی چاله رنګ ښه ورکړی چاله خیل او نسب ښه ورکړی چاله کلی او علاقه ښه ورکړې ده چاله نو بل څه خو به وي چاله به یې څه ورکړي دا تقسیم دی د الله تعالی تعالی ذهانت درکړو خو به هر حال د ذهین سړي دا نقصان اوس هم دا ده چې په دې پاکستان کې دننه تاسو ته به پته چې په دې یونیورسټو کې او په دې تعلیمي ادارو کې د مغربیانو د یورپیانو مختلف ایجنسۍ کار کوي او هغه چې داسې بعضې خلک ویني او په دې پوه شي نو هغه په مختلفو طریقو او په چلونو باندې هغه بیا ورته وایي چې یاره بس ته خو ډېر ذهین سړی او ډېر پوه او ډېر قابل سړی او پاکستان کې خو د قابلیت قدر نشته او یقینا په پاکستان کې د قابلیت قدر خو شته نه ما په وړوکوالي یو لطیفه لوستې وه په هغه وخت کې په سکول کې په جومات په اخباراتو کې به بعضې لطیفې راتلې نو یو پکې دا لطیفه وه چې یو هلک د بل نه تپوس کړی دی چې یاره ما ته به نوکري میلاو شي که نه نو هغه ورته وایي چې یاره تا څه دغه دی ته په څه بنیاد نوکري غواړې نو هغه ورته وایي چې زما لیاقت ډېر زیات لیاقت قابلیت مې ډېر زیات دی نو هغه ورته وایي چې ته خو بالکل د نوکرۍ دپاره اړو اهل نه یې وی ولې وی ته په دې هم نه پوهېږي چې په پاکستان کې لیاقت علي خان وجلی شوی دی وی ځان سره سپارش خان او رشوت علي راوله سپارش خان او رشوت علي دا دوه سړي دي تاسو یې پېژنئ یو سپارش خان کاکا دی او بل څه دی رشوت علي نو دا دوه کسان به د ځان سره راولې نو هغه ورته وایي چې زما خو لیاقت ډېر دی وی ته بالکل پیلې ځکه چې ته د دې نه هم نه خبر چې په پاکستان کې لیاقت علي خان څه دی لیاقت علي خان وجلی شوی دی که نه دی مطلب یې څه دی چې قابلیت دلته نه پکارېږي لیاقت وجل دا بیا د لیاقت نوم په وجه وجلی چې دنیا ته دا پیغام ورکړي ګوره پاکستان کې لیاقت نه چلیږي پاکستان کې څه چلیږي همداسې یو لطیفه راته بله چا ویلې وه والله اعلم حاجي وی چې یو سړي ځان له سړی برتي کاوه که نه یو اداره کې بیا څوک سړی برتي کاوه نو آسان تپوس یې کاوه وی دوه او دوه سوي نو تاسو به وایئ چې دا خو به دا مقابله خو چې به دوه او دوه جواب ورکړي نو بس 100 نمبر یې شوي نو بس تا برتي کړي تاسو له جواب درځي که نه درځي نو چې څوک به راتله وي دوه او دوه څلور وي ته فیل شو نو نورو ته پته ولګېده هلکه وایي په دې سړی فیل کوي چې دوه او دوه څلور وي نو هغې وي دوه او دوه چا به وي درې چا به وي پنځه هغه به هم پیل کول نو تاسو اوس څه وایئ چې څوک به پاسي نو یو پکې هوښیار نو هغه ته یې وایي چې دوه او دوه سوي وایي صاحب تاسو ووایئ چې سوي چې زه ولیکم چې تاسو وایئ چې سوي یا که تاسو وایئ چې پنځه چې پنځه وایي که تاسو وایئ لسې نو لسې که تاسو وایئ درې نو درې که نن دی وایي چې درې نو نن به درې او که سبا دی وایي نو سبا به نه زه بیا تپوس کوم چې صاحب چې ته ما ته وایي چې دوه او دوه سوي زه به ستاسو نه بیا تپوس کوم چې صاحب پرون خو درې و نن څو دي که نن پنځه چې پنځه او که هغه درې و نو هغه درې وایي بالکل ته تکړه یې وایي ته قابل یې نوکرۍ دپاره په خبره پوهېږئ تاسو او چې قابل ډېر زیات که نه او صلاحیت والی وایي دا موږ له پرابلمز کریټ کوي دا یو ټکی دی وایي دا سړی نه دی دا اوور کوالیفاید دی دا بالکل د هغه معیار نه ډېر زیات اوچت تعلیم یافته دی او دی ځکه نشو پیدا کولی او دی ځکه نشو برداشت کولی د جلال آباد ټیپرو ته اشارې کوم پکې که څوک پرې پوهېږي وایي دا موږ له پرابلمز کریټ کوي دا موږ له مسایل پیدا کوي دا موږ له مسایل پیدا کوي بهرحال دا خبره خو هسې ضمني غوندې راله مطلب مې په دې کې و چې بهر دنیا
هغه دلته ذهینان خلک ګوري وایي ستا قدر نشته راځه هلته. نو ابلیس هم ځان له ذهینان شاګردان وکتل. څوک؟ یونانیان. نو بعد د یونانیانو نه سم کار و تر اوسه پورې د هغوی هغه وینه چې کوم دی هغه په دې مغرب په دې رګونو کې چلیږي. شکل بدل، اشکال بدلیږي، خو اصل حقایق چې څنګه مخکې هغه شاني. د الله تعالی د بندګۍ نه انکار د دې یو شکل هغه و چې ابا واستکبر وکانه من الکافرین، اولنی شکل ابا واستکبر. اوس هم د الله تعالی د بندګۍ نه انکار دی، د انسان د انسانیت نه انکار دی، خو شکلونه جدا دي. پخوا په زمانه کې به لږ شډل دا ابلیس داسې شډل غوندې نو سیده په نیغ په نیغ راغی. ذهین هم و، خو امره چل ولې نه وي زده کړی چې کوم چل ول د یورپیانو د شاګردان بیا وروسته کوم دي. دا شاګردان دي ډېر قابلان دي، دوی بیا وروسته کوم چل زده کړه. نو دوی خبره کوي خو داسې په ریخمو په رومیالونو کې او داسې پاکه راسه پاکه او داسې شیشې میشې او دوړه موړه ترې لرې کړي او داسې په یو خاص زبردسته چمک دمک ورله ورکړي او پالش مالش پرې ولګوي، نو هغه شی سړي ته بدل ښکارېږي. نور شی هم هغه شی هم هغه ابا واستکبره دی. خو دی نیغ په نیغه راغی لکه اکبر الله آبادي چې ویلي چې فرعون او د دې اوسنۍ زمانې په منځ کې څه فرق نشته. خو فرعون کالج نه ویلی، هغه چل ولوله د صفایۍ او د ریګمال هغه چل وله نه ورته، نو واړې راولله او حلالولې. ماشومان یې راوسته او څه کول؟ وہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نه سوجي. وایي چې کالج یې ورله جوړ کړی وی نو همدغه د هغې بچي به وی او دماغ به یې ورله الټه کړي وی، نو د بدنامېدو نه به هم بچ و چې د بچي وجل او کار به هم شوی وی. خو دا چل دی اوسنو له ورځي یا مخکینو له دا نه ورته. نو به هر حال هغوی په هغه زمانه کې یو لفظ وي یونانیان، او اوس هم زمونږ په مدرسه کې ماته سبق وایي چې اولنی د تفسیر المنطق کتاب راوالی. نو نن ما په دې خیال باندې بیا د جرجاني صاحب کتاب راواغسته چې سید شریف جرجاني خو سید الاذکیاو د ذهینانو سردارو، دومره ذهین چې زه په دنیا کې دومره ذهین سړی بل منم نه لکه سید شریف جرجاني چې ډېر ذهین. دته به یې وي سید الاذکیا. نو په مسلمانانو کې دومره ذهین انسان چې د ټولو ذهینانو سردارو، دا خو را پیدا شوی. خو ده چې ما راواغستو نو ما چې وکته نو ما یې ده به د انسان څه داسې تعریف هم کړی چې په خپله به یې جوړ کړی، د قرآن نه به یې اخیستی، د حدیث نه به یې اخیستی، د اسلامي فلسفې نه به یې اخیستی. نو هغه چې مې راواغستو نو مخکې به هم ډېر ډېر کتلی خو ما یې کیدی شي چې ته زه خطا شیم چې ته به یې په یو ګوټ کې لیکلی. نو چې مې وکتو نو د انسان تعریف یې لیکلی دی چې حیوان ناطق، حیوان ناطق. نو دا د افسوس خبره نه ده یو سړی دومره ذهین. خیر اصل د ذهانت لطیفې نن مې ته دوه لطیفې وویلې یوه ته بله مې ویم. دا سید الاذکیا چې دی دا چېرته د استاد سره شاګرد او هغه وخت کې به هغه استاد به ذهن کې څه خبره راغلې وه په اشاراتو کې به پې تاسو پوه شئ چې څه خبره یې په ذهن کې راغلې وه. نو دی مخامخ ورته ناست دی نو یو شعر یې ووایو. د استاد څه ووي؟ یو شعر یې ووایو. نو د هغه شعر د وینا نه پس دا شاګرد لاړه او بستره یې واغسته وایي زه دلته سبق نه وایم. چا دې تپوس وکړو دا ولې نه وایي؟ دا شعر چې ووایو د دې شعر څه مطلب دی؟ نو هغه وایي چې موږ خو پرې پوه نه شو د دې څه مطلب دی. نو هغه شعر داسې ویلی و چې وایي بتقلیبو بتجنیسو بتردیف ز لعل یار خواهم ضد شرقی. شرقی او لفظ دی، نو د دې شرقي ضد غواړم، خو هغه ضد په طریقې د تقلیب او د تجنیس او د تردیف. تقلیب معنا ده چې لفظ مقلوب کی وایړی، لکه ربیع دی نو د هغې نه څه جوړ کی؟ بهار دی یا مثلا یا ربیع دی، ربیغ ربیع. یو لفظ د بل لفظ بدل کی، یو د یو طرف نه دی نو د بل طرف نه کی. لکه مثلا د شرقي نه غربي جوړ کی، د شرقي نه څه جوړ کی؟ نو دا تاسو کو قلب دی وکړو. او تجنیس معنا دا ده چې د یو لفظ سره هم جنس او مجانس بل لفظ راوړي. لکه مثلا د ربیع سره ربیغ راوړي، د بهار سره نهار راوړي. بهار او نهار دا دواړه د یو بل څه دي؟ یو قسم له هم جنس دي. او تردیف دې ته وایي چې یو لفظ د بل لفظ مرادفي، یو لفظ د بل لفظ صحیح. لکه مثلا نهار او یوم،
نهار او یوم او بیت او دار. بیت او دار یو بل څه دي؟ مرادف دي. نو وی بتقلیب و بتجنیس و بتردیف، چې تقلیب او تجنیس او تردیف دا درې واړه کارونه د چا سره وکړي؟ د شرقي د ضد سره وکړي. نو زه دا شی غواړم، زه لعل یار خواهم ضد شرقي. نو هغه وایي چې په دې خو مونږ پوه نه شو دا څه وایي. نو د دې ذهانت ته اوس ګورئ چې په دې دنیا کې به داسې ذهین تاسو بیا څنګه ومنئ چې پیدا دی. هغه وی ګوره د دې مطلب دا دی چې د شرقي ضد غربي، یعنی تقلیب څه دی؟ ضد خو یې غربي شو. اوس په دې غربي کې به کله تقلیب کوو، کله به تجنیس کوو، کله به تردیف کوو. نو په 14 واسطو به یو لفظ جوړي. لکه مثلا د شرقي ضد دی غربي، نو غربي کې به مونږه قلب وکړو نو ربیغ به ترې جوړ شي. ربیغ مجانس دی ربیع، او د ربیع مرادف دی بهار، او د بهار مجانس دی نهار، او د نهار مرادف دی یوم، او د یوم تقلیب دی موی، او د موی ردیف دی شعر، او د شعر هم جنس او تجنیس دی شعر، او د شعر ردیف دی بیت، او د بیت ردیف دی دار، او د دار قلب دی راد، او د راد مجانس دی زاد، او د زاد ردیف دی توشا، او د توشی هغه هم جنس دی بوسا. نو په څو واسطو باندې د شرقي نه څه جوړه شوه؟ دا به د چا هغه دا معلوم کړي دومره ذهانت. لیکن هغه امام سید الاذکیا سید شریف جرجانی رحمه الله د هغه نه زما دا ګیله ده، الله تعالی دې ورته معافي وکړي چې تا ما ته ولې وایې چې انسان دا ما ته یونانیانو ویلي وو که نه، دا ما ته یونانیانو ویلي وو، په دې خو یې راله مازغه خراب کړي وو چې انسان حیوان ناطق دی. زه خو ستا نه تپوس کوم، خو د شیطان شاګرد و. نو ته خو مسلمان یې، تا خو په کار ده چې قرآن ویلی وی، تا خو په کار ده چې سنت ویلی وی، تا خو په کار ده چې اسلامي فلسفه ویلی وی، او دا دې ویلیم ده. نو چې دا دې ویلې ده نو ما ته دا وښایه چې اسلام انسان څه ته وایي. اسلام انسان نن هم چې د چا نه تپوس وکړې د لوی نه لوی شیخ الحدیث او شیخ القرآن نه چې تپوس وکړې چې انسان څه ته وایي، نه به ته څه وایي؟ یاره زما دا خبرې که ورته رسېدلي خو به ورته وي، ډېرو خلکو ته رسېدلي. زه چې دلته خبرې وکړم بیا ما ته پته لګي چې چا ته رسېدلي، خو چې دا ورته نه رسېدلي ورته دې تپوس وکړه ورته وایې چې علامه صاحب، مولوي صاحب، شیخ الحدیث صاحب، شیخ القرآن صاحب انسان تعریف څه دی؟ نه تر دې نه بغیر بل څه وایي. ما په یونیورسټۍ کې چې کله ام فل کاوه نو په هغه کې په پیپر کې یو لفظ راغی، نو په هغې کې هم دا لیکلي د انسان تعریف. نو ما تفصیلي نوټ ولیکه چې د انسان تعریف یونانیان په حیوان ناطق کې، خو دا غلطه ده. بیا ورغلم هغه خپل هغه زموږ پروفیسر صاحب په هغه وخت کې چیرمین هغه وفات شوی دی اوس، هغه ته ما یاره جي زما دا پیپر زما په مخ کې وګوره. وایي راشه. نو چې ویې کته وایي تا خو پکې لیکلي، په دې خو تا رد کړی دا خو ټوله دنیا مني چې انسان حیوان ناطق دی. نو هغه ته ما یو خبره وکړم، یاره جي که بې ادبي نه وي نو یو ټکی ووایم مې زه حیوان تاسو ته هم نشم ویلی، حالانکې ستاسو نه ډېر لوی خلک په دنیا کې موجود دي. وایي دا صحیح ده صحیح ده. بیا راته نوره خبره، ما زه تاسو ته حیوان نشم ویلی، ته انسان یې نو تا ته ویلی شم ته حیوان یې، حالانکې ته خو ستا نه ډېر لوی خلک غټ غټ شته، ائمه دي، مجتهدین دي، مجددین دي، سلف دي، صالحین دي، صحابه دي، انبیا دي. نو زه تا ته اوس نشم ویلی، نو شرمېږم تا ته ویم چې ته حیوان یې، نو زه بل چا ته څنګه ویم؟ انسانانو کې ډېر لوی خلک. بیا به مولانا عنایت الرحمن صاحب د الله تعالی وبخښي د هغه سره مې په دې باندې بحث و. نو هغه چې په چېرته کې خبره کوله نو هغه به وایي چې انسان حیوان ناطق دی، وایي خلافا لحنیفه، دی نه مني. یو ځل په لاره باندې راتلو مولانا عبدالمالک صاحب او شیخ صاحب الله دې وبخښي نور هم مولانا عبدالرشید ارشد صاحب د منصوره ورته وایي ټټه نه ده څه شی ورته وایي باروچه باغ هغه دغه کې یو ځای دی سند کې د اندروني سند کې یو ځای دی، د هغه ځای نه په کراچۍ پورې مناظره اوس یوازې یم او دا ټول مشران علما دا ټول زموږ استادان دي او دا بل طرف ته. نو به هر حال حیوان ناطق ما زه خو نه منم چې انسان حیوان ناطق دی. دا ما خبره ده نه، دا د مسلمانانو خبره نه ده. یو طرف ته هلته په هغه ځای کې ورته دا ویلي چې عربۍ،
او بل طرف ته یعنی په مدارسو کې او په دینی علومو طرف ته دا حیوان ناطق وردن نه کو او جدید په کالج په یونیورسيټي کې سوشل انیمل وردن نه کو نو که الته ځي نو الته ته وایي سوشل انیمل دی او که دلته راغی نو دلته ته وایي حیوان ناطق دی او هغه کې لا ښه شفا وي ځناور دی خو دا دلته دی ما ته په مناظره کې ما ته خپلو استادانو به دا وایي چې حیوان خو اصطلاح ده ته دا اصطلاح ولې نه منې حیوان څه ته وایي نو حیوان ترجمه بیا یونانیانو دا کړې ده چې جوهر جسم نام حساس متحرک وی دا ته نه منې په دې کې کوم ټکی غلط دی دا کوم جوهر منې جسم منې حساس منې حیوان متحرک بالاراده منې نامی منې نمو پکې دا ټول پکې دي کنه حیوان خدا معنا ده یا وای حیوان معنا ذی حیات نو ته دا نه منې چې ذی حیات دی ولا مشاحة في الاصطلاح په دې کې څه دا خو اصطلاح ده نو که هغوی دا اصطلاح ویل او ته نو په دې کې څه شی دی په دې کې څه اختلاف نو انسان دی حیوان معنا باندې ژوند والا دی خبره ټیک ده یعنې زه خو دا وایم داسې نه وایم چې هغه دلایل نه وایم تا ته د دواړو طرفونو دلایل زه وایم زه خبره پټولو والا نه یم په هغې خو ما رد وکړو چې شیطان خبرې پټوي زه باره پهلو تا ته ښکاره کوم نو دا خبره یې ویله چې بهی ذي حیات دی نو ته د دې نه ولې انکار کوې او ناطق دی معنا مدرک الکلیات دی ادراک د کلیاتو کوي نو ستا په دې کې په کومه خبره اعتراض دی حیوان دی دا چې تا ته بد ښکاري دا حیوان دی دا ته په دې وجه بد ښکاري چې هلته حیوان د هغه بل لپاره نو خو د جنس دی که نه په هغې کې په هغه جنس کې ورسره شامل دي دا په هغه جنس کې ورسره داسې دی دی په هغه جنس کې د باقي حیواناتو سره شامل دی او دی ناطق دی او د حیوان معنا دا نه بلکې دی څه دی جسم نامی دی او متحرک دی او ذی حیات دی او اراده ده پکې او نمو ده پکې او دا بلا بتر دی پکې نو په دې تا ته څه اعتراض دی او د مخکې نه اصول دا دی چې ولا مشاحة فی الاصطلاح په اصطلاح کې څه نشته مشاحه نشته نو ما یې که دا ولا مشاحة فی الاصطلاح او زه په خپله یو اصطلاح جوړه کړم او زه یم چې هلکه دا چې کوم خلک د انسان سوشل انیمل وایي یا دای وایي یا دا وایي دا لکه زناور دي زه ورته د حیوان په ځای څه لفظ ویم زناور او که څوک ما ته اعتراض وکړي چې ولې زه یم زناور څه ته وایي یعنې معنا د زناور معنا د ما په زناور معنا دا ده چې جان آور یعنی روح والا سا والا نو په دې باندې چا اعتراض وي پکار دی په دې څوک اعتراض نه کوي زه هم خلکو ته زناور وایم په دې اعتراض شته جان آور یعنی دا معنا هم ذي حیات لفظ دا د ذي حیات که ته وایې د حیوان معنا ذي حیات ده نو ما د ذي حیات معنا په پښتو کې څه ده خو دا جان آور نه بیا وروسته زناور جوړ شوی اسان شوی دی لکه د پښتو ډېر ټکي مخکې یو شان دي بیا وروسته بل شان دي دا پښتو چې موږ په دې کتابونو کې څنګه لیکو دا په وینا کې داسې ده مونږ چې په پښتو کې څنګه لیکو کنه دا څنګه ټکی دی زه وایم دا څنګه لیکلی کېږي که څنګه لیکلی کېږي څوکې نو مونږ په پښتو کې چې لیکو نو مونږ څه لیکو څوکې څوک ته ولیکه د هغې نه خو څوک جوړېږي څوک او په څوک کې به فرق څنګه کوي څوکې نه لیکلی کېږي څه لیکلی کېږي څوکې څکې نو باید لیکلو کې خو فرق دی نو جاناور نه زناور جوړ شو که نه خیر دی هېڅ خبره ده خبره دا نه ده د اصطلاح خبره دا ده چې دا راته ووایه چې زه به د عربۍ نه علاوه بلې ژبې ته ځم که نه به ځم ته دا د عربۍ ژبې نه انګریزۍ ته چې لاړې نو تا هلته کې حیوان ووي د حیوان حقه ترجمه دې وکړه چې کوم د زناور دپاره ده انیمل څه ته وایي چا چې انګریزي ویل دی هلکه انیمل پېژنې که نه انیمل رایټس انیمل چا ته وایي خر ته وایي غوا ته وایي غویي ته وایي میخې ته وایي ګړې ته وایي بیزې ته وایي دې ته څه وایي او که انسان هم انیمل دی نو بیا د هیومن رایټس او انیمل رایټس جدا جدا ولې وی خو بیا په دې انیمل رایټس کې دا هیومن هم شامل که نو پکې شامل دی انیمل هلته وګوره حقه معنا کوي چې هلته کې بیا جوهرا جسم نامن خبره نه ده هلته هم هغه لفظ وایي چې کوم د زناور دپاره دی خو دا ما د دوکې لپاره دا خبره کوي چې نه دي دا اصطلاح ده نو دا څنګه بیا اصطلاح ده چې بلې ژبې له زه اړوم زه اډو عربي ویم نه زه حیوان ناطق زه په عربۍ کې نه یم زه به په پښتو کې ویم په پښتو کې به ورته څه وایو دقه زناور به ورته وایو پوهېږې په خبره باندې نو زناور هرګه موږ چې زناور وایو که نه دی یو مفهوم دی زن آور دی اصل کې دا معنا هم ټیک ده جان آور معنا هم ټیک ده سا والا او زن آور هم ټیک ده یعنی د ښځې نه پیدا یعنی پلار یې نشته
نو په صحیح معنو کې دا یورپیان داسې دي که نه دي؟ هلته د پلار نوم نشته ځکه چې نکاح نشته. هلته چاته دا ویل چې د پلار نوم د سره دا کنزل دی، په دې خلک خفه کېږي. وایي ته دومره نه پوهېږي چې دلته پلار نه وي، د مور د نوم تپوس کوه. تاسو په دې خبره باندې پوهېږئ؟ د نورو ملکونو متعلق خو ما ډېر معلومات نشته، خو دا د هالینډ نه دی، دا دغه نه دی، د هالینډ نه او هالینډ کې دا طریقه ده چې هلته ته مثلا په هوټل کې 1 غنټه دپاره سټی کوې، ته ځې بل خوا مغرب ته، یورپ ته، دغه ته ځې، امریکې ته ځې یا برطانیې ته ځې، خو په لاره کې ته فرض کا یا یو بل ملک ته ځې، خو ته په لاره کې سټی کوې، نو 1 غنټې دپاره چې ته هوټل ته بوځي نو په لاره کې به درله یو کتاب درکړي، یو کتاب به درله درکړي چې په هغې کې ورکوټی غوندې چې په هالینډ کې څه اصول دي، ته به د څه اصولو خیال ساتئ. نو هغه نور اصول خو پرېږده، خو د اخلاقیاتو کې به یو 2 ټکي درته وایم چې یو پای کې دا ده چې دلته کې به تا له یو ماشوم مخې له درشي نو ته به د هغه نه دا تپوس نه کوې چې ستا پلار څوک دی، ځکه چې کیدی شي د هغه پلار نه وي نو هغه به خفه شي. نو دا هیومن رایټس دي چې ته به چاته داسې خبره نه کوې چې په هغې باندې د هغه زړه ته درد ورسېږي. ته راغلی میلمه سړی، د چا نه دا تپوس به نه کوې چې ستا پلار څوک دی، ځکه چې کیدی شي چې د هغه پلار به نه وي، نو هغه به په دې خبره پریشانه شي چې زه دته د چا نوم والم، نو داسې سوال به نه کوې. که تا له په لاره یو ښځه مخې له درله یا ستا سره ملګرتیا یې وه، په ګاډي کې درسره وه یا په هوټل کې یا په څه کاروبار کې، او د هغې سره تا تعارف کوو، نو د هغې نه که نور تپوسونه کوې نو کوې، خو د پلار تپوس او د خاوند تپوس به ته ګورې نه کوې. که ته د هغې نه دا تپوس وکړې چې ستا فرض کړه د هغې سره بچی دی او د ګوتې نه یې نیولی دی، او ته د هغه نه دا تپوس وکړې چې د دې بچي پلار څوک دی یا ستا خاوند څوک دی، نو هغه به پریشانه شي د دې سړي زما نه څنګه تپوس وکړو، دلته خو دا شی نه وي. نو دا تپوسونه به ګورې ده. ولې؟ ځکه چې بیا دا کیدی شي دی باندې د هغه زړه ازار شي، د هغه زړه خفه شي یا به پریشانه شي چې دا ته زما نه څه بدو راغلی، د کوم ځای نه راغلی، آدابونه ناشنا یې، د دنیا د آدابو نه نه خبر، د دنیا هوا د ما د کوم ځای نه راغلی، پلار پکې څه ته وایي، دا ته د کومې زمانې خبرې کوې، پوهېږې په پښتو که نه؟ نو ما ته خو دا سبق وایي چې ګوره ماشوم نه داسې تپوس ونه کړې، د ښځې نه دا تپوس ونه کړې چې خاوند دې څوک دی، د ماشوم نه دا تپوس ونه کړې چې پلار دې څوک دی. نو بیا د هالینډ والا ته زه دا وایم چې دا انسانان، دا مسلمانان انسانان نه دي چې تا د دیو د پیغمبر په باره کې خاکې شایع کولې، نو دا د تپوس نه کوو چې د دې باندې د خلکو زړه خفه کېږي. تا دا پته نشته چې پیغمبر خلکو ته د خپل مور او پلار نه ډېر زیات خوږ دی، د خپل عزت نه، د خپل دماغ او د خپل فکر او نو دا هلته بیا دا انسانیت ده. ته ځکه وایم که نه چې دا دوهره معیار، دا اصل کې د دیو دا معیار ډېر زیات دا دوه مخی معیار دی. هلته چې دکان کې خطا شي، کله یو ځل ما ته یاد دي، زه په دې کې ما دکاندار له 10 پاونډ نوټ ورکړی، خو زما نه بیا یېرو ما وی چې ګنې ما دله 5 پاونډ ورکړي دي، نو ما د 2-3 پاونډ یو شی واغېستو، نو بیا چې زه نو هغه ما له د 5 پاونډ نوټ هم راکړه او ورسره یې ماتې پیسې هم نو ما ورته چې صاحب ما خو تا له 5 پاونډ درکړی، ما ته چې نه تا ما له 10 راکړی. په پاکستان کې ته چا داسې ووایو به چې مامون ته چې بیا دې مون ته چې مزې دي، په دې کې د چا جګړی چې یو ورته وایي ما د له 15 درکړی، هغه وایي نه تا د 10 راکړی. نو بیا هغه ځینې یاران هلته چې لاړ شي نو چې هلته میاشت نیمه یې تېره کړې نه وي چې بیا راشي دلته کې د یورپیانو په صفت کې داسې دا شونډې خوږي چې ته به وایې چې په ګیلاس یې خوله ولګوله نو ټول ګیلاس به خوږ کړي، داسې صفتونه یې کوي. یاره چې وګوره نو چې زما 15 روپۍ نه خوري او بیا آخر کار دی په دې ما ته وایي چې ګوره زه ته دلیل ویم، ولاړم مې مازغه مې مه خوره، خو زه پردۍ پیسې نه هلم، زه هم نه هلم، زه هم پردۍ نه خورم. نو ما تا ته څه پته دی چې ما تاله 10 نوټ درکړی؟ نو هغه ما ته ووایي چې ګوره ته دا 10 نوټ ما دلته په دې کېښود، ما دا کولاو کړو، نو هلته کمپیوټرایز سیسټم دی، نو هغه درته ښیي بیا. نو هغه ما ته وایي چې ګوره دا ولنی نوټ چې دا پروت دی دا تا ماله راکړی، بیا دې کمپیوټر ما ته ښودلی. نو بیا په ما ومنله چې او ټیک. نو ګوره چې دا چاته ووایې که نه به چې یاره د بلا زامن دی، ګوره ته 15 روپۍ د چا نه خوري، نو 15 روپۍ خو نه خوري، خو دا انسانان چې خوري، دا په افغانستان کې څومره انسانان د ورځې خوري، دا په عراق کې څومره انسانان دی، دا څوک دي؟ دا دغه نه دي که نه، دا په یورپ کې ده نه جي دغه دي، خو دا یو مخ دی او دا بل مخ دی، تا ته صرف دا یو مخ چا ښودلی دی. یاره جي بلکل ما ته
حیران بشي ورته په لاره به روانې معمولي غوندې چې سوري دي سوري I am so sorry ډېر زیات خفه یم غلطي رانه وشوه معافي راته وکړه چېرته یې سره معمولي غوندې اوږه ولګېده نو سوري غلطي به کله کله ستا به 1% غلطي هم نه وي یعنې د داسې وایم چې ستا به 99% غلطي او د ده به 1% غلطي خدای به تا ته نه وایي چې تا غلطي وکړه وایي دا زما غلطي ده جي نو هلته خو به دا چل کوي خو دی بل طرف ته نو دلته خو یو ظلم سوري ونه وي زما په وسایلو قبضې لګوي زما په ملکونو قبضې لګوي ما په بمونو باندې ولي دا ډرون تیارې د چا دي دا د هغه سوري والا دی چې I am so sorry چې هلته معمولي غونې سره کپړه ولګي نو بیا وایي جي ما نه غلطي وشوه معافي راته وکړه او دلته چې درته مړي وکړي ماشومان وژني او کله کله وایي دا جي دا فرینډلي فایرنګ و داسې دوستانه ډز و دوستانه ډزې مو وکړې په دوستۍ کې هم خلک وژني دوستانه فایرنګ و نو دا ګوره یأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه یو وخت کې یو قسم رخ دی او بل وخت کې بل مخ دی یو ځای کې یو مخ هلته جي دا یو مخ که یاره جي دا ډېر ښه خلک دی دا ښه خلک دی دا وران څوک دي دا فوجونه د چا دي دا تیارې او دا بمونه د چا دي دا په مسلمان یې ورئ دا مسلمان چې په خپل منځ کې اړم کړی دی دا کور یې وله وراني دا چا دا څوک دي جي دا به بل څوک نو دا به د مغرب نه نه راغلي دا به دا یورپیان نه نو دوکانداري کې یو قسمه اخلاق دی او په فوج کې بیا بل قسمه هلته جي دروغ نه وایي نو جي دروغ او واقعي دا هم حیران بشي ماشومان دي واړه واړه ماشومان هلته د یورپ په ماشومانو کې دا ما خو یې ولید واړه واړه ماشومان دي دروغ درته چې مړی کېږي که نه هم دروغ درته نه وایي دروغ درته نه وایي په زړه کې درته پټه خبره نه ساتي چې څه درته وایي بلکل په ښکاره درته وایي دا نه چې په زړه کې به درته پټه خو دا دا چلم کوي او بل طرف ته دا په دې رډیو باندې ټول عمر دا دروغ څوک وایي او زمونږ دی دا دروغ د چا نه زده کړي زمونږ دا د چا شاګردان دي دی دا دروغ د چا نه زده کړي او په عراق کې جي کیمیکل دغه دي دا وسلې دي او ګیسونه دي اوسه پورې پیدا نه شو او فلانکي ځای کې دا چل دی او 9/11 دا چل دی او دا په مونږ پسې هلته راغلي او دا ټاور یې مونږ له راچولي دي ټول دروغ وایي 100% نو دا دروغ څوک وایي ته چې ویلې دروغ نه وایي نو یو طرف ته په یو معامله کې په کارو خرڅۍ اخیستی به نو دروغ نه وایي خو بل طرف ته پته ولګېده چې اصل خبره بله ده د 500 روپو دپاره دروغ نه وایي او د کروړونو دپاره وایي هوښیاران دي پوهېږې په خبره ده هوښیاران دي که فورا نه پوهېږي لږو پیسو دپاره د خمیرې غله نه دي زمونږ خلک چې دی د 500 روپو دپاره هم غلا به کوي او دروغ به وایي او د 10 روپو دپاره هم غلا کوي او دروغ وایي نو د ده په 500 او په 10 روپۍ کار کوي هغه وایي یاره زما په 500 روپۍ کار نه کوي د 500 روپو دپاره ولې دروغ ووایم زما د ټولې دنیا تیل پکار دي زما د ټولې دنیا سونه پکار ده زما د ټولې دنیا ځمکې پکار دي زما د ټولې دنیا حکومتونه پکار دي نو په وړو وړو خبرو ولې دروغ ووایم نو په وړو وړو خبره به د مسلمانان دوکه کومه ده چې دلته راشي نو دا به بیا هلته شاګردانو ته وایي چې ګوره دلته غلا ده دلته صفایي نشته دلته دروغ دي دلته دوکه ده دلته سړی د سره دا کوي هلته دا شی نشته نو په دې طریقه باندې به ځان له خلک را ملګري کوو او بل طرف ته به بیا چې غټې غټې کومې زموږ دغه دي نو ملکونه به را په بډه کوو نو چې دروغ نه وایي که نه پیاز نه په بډه کوي نو دا اوښې څنګه په بډه دی دا اتي څنګه په بډه دی دا عراق څنګه په بډه که د افغانستان څنګه په بډه که دا به د پاکستان کې څنګه دا لتې وایي زمونږ دا حکمرانان یې ټول په پیسو اخیستي دي دا په پیسو اخیستي دي که نه دی اخیستي نو دا ځي ورته نو دا ټول دا دوکې موکې چې کوي نو دا دوکې دي که نه دي بهر حال خبره د کم ځای نه کم ځای ته ورسېده مطلب مې دا و چې یونانیانو ته دا خبره وکړه چې انسان څه شی دی حیوان ناطق دی نو ما ته هم دا په مدرسه کې ووي نو هلته یې ورته وایي دا انیمل دی دا زناور دی او دلته یې وایي دی حیوان ناطق دی مولوي صاحب خو هم په تعویلونو غولېږي وایي نه نه ولا مشاحته فی الاصطلاح دی په دې خوشحاله دی چې خیري ګټه مې وکړه ولا مشاحته دا خو اصطلاح ده دا خو څه ده اصطلاح د دې بنیاد سودا ولې دا اصطلاح دی جوړه کړه اصل خبره خو دا میدان جنگ دی که نه خبره خو تا ته زدا کوم چې خبره خو څه ده په دې جنگ کې چې دته دا یوناني فلسفیان میلاو شو نو دې کې بنیادي مقصد دا و
چې انسان چې دی دا زناور زن آور کې مې خبره کوله ما د مور نه پیدا دي که نه بیا خبره هالینډ ته لاړه بیا کوم ځای ته لاړه د مور نه پیدا دي پلار یې نشته نو تم داسې انسان او داسې انیمل جوړېده حیوان ناطق بیا دغه ته وایي یا لکه ستاسو د خپلې غوا پلار به راته وښایي ستاسو په کور کې غوا شته میخه پکې شته بیزه شته لکه بیزه خو به وي که نه نو د هغه بیزې پلار ته معلوم دی او د هغه پلار یې ته معلوم دی او کېدای شي مور به یې ته معلوم وي داسې وایي خلک که نه وایي وایي یاره دا غوا نه ده دا برګۍ غوا دا د هغه پلانکۍ غوا بچی دی دا ځکه داسې ښه پی کوي او د دې هغه مور وایي ډېره تپه یوره وه او ډېره ښه خوی یې وایي داسې وایي که نه وایي د عربو ته به د خپلو اسونو مسونو د دې څاروو به ورته نسب معلومه نو دا شجرې نسب نو هلته دا شجرې نسب نشته د موره پورې د نو زناور دغه ته وایي چې د نسب یې مور ته ځي زن آور زن ښځې ته وایي زن معنا څه ښځې ته وایي د فارسي والا یو شعر ویلی زما سره اتفاق نشته خیر دی ځینې خبرې به زه داسې کوم هغه وایي چې د زن په فارسي کې معنا وهه زن معنا په فارسي کې څه ده غربوه نو وایي د زن ته زن ځکه وایي دا په مخه غربوه حالکې دا خبره غلطه ده څه پوه شي په خبره باندې دا به ګورې غربی نه ښه د ښځې به غربول صحیح مړه دا خو به ړوند هم وغربوي بېکاره چې ړینګې بهیږي یا به هم په ښځه ګزارې کړي داسې نرتوب دی ته به په دې نر ښکارېږي چې ته ښځه وغربې په خبره باندې پوه شوې ښځې غربول څه دي په دې سړی نر ښکاري نو که دا نرتوب وي خو بس بیا خو لاړ شه هندوانو ته نیغ شه پوهېږې په خبره یهودیانو له جواب ورکړه نو ښځه غربول خو نرتوب نه دی نبی علیه صلات وسلام ته چېرته په اوسه پورې په ښځه ګزار کړه تاسو به څوک ثابته کړي چې نبي علیه سلام ښځه والده حاجي سیرت کتابونه هم ویلي دي که نه زه دا چیلنج شو چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د ټولو نه غټ غیرتي و په انسانانو کې ټولو نه لوی غیرتي څوک و رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د نبی علیه صلات وسلام نه دا چېرته ثابته ده چې نبي علیه سلام ښځه غربولي نه نو هغه فارسی والا دا دغه ویلي دي دا سکندرنامه نه ده سکندرنامه پیژنې که نه فارسي مې ویلې ده که نه فارسي ونه وایې فارسي ډېر ښه ژبه ده وایې ها پوهېږې په خبره باندې دا خو مونږ ته د مغربیانو د دې فارسۍ نه اخوا دېخوا کړو د دې وجې نه زمونږ ډېر تاریخ زمونږ نه پاتې شو زمونږ ډېر علمي سرمایه زمونږ نه پاتې شو نو هغه سکندرنامه کې وی اگر نیک بودې هما کار زن زنا را مزن نام بودې نه زن وی که د ښځو ټول کارونه ښه وی نو د ښځو نوم به څه وی مزن یعنې مې وهه زن به یې نوم نه وی زن معنا خو وهه ښځې ته څه وی زن معنا څه او مزن معنا مه وهه نو وی اگر نیک بودې هما کار زن که د ښځو ټول کارونه صحیح وی نو زنان را مزن نامه بودې د ښځو نوم به څه وی مزن نه زن به یې نوم نه وی نو ته ستا هغه د کومې ټول ټیک دي دا د دنیا دا ټول کارونه د ښځو د لاسه وران دي که د سړو د لاسه وران دي حاجي دا بوش سړی و که ښځه وه او دا شیطان نر و که ښځه وه دا ټوله دنیا د چا د لاسه ورانه ده ها د ابلیس نر و که ښځه دا د ښځو ډله مې وکړه بنګلادیش والا به خوشحاله شوي په خبره تاسو پوه شوي ابلیس څه دی نو دا خو سړی دی که نه ټول کارونه چا وران کړي دي ده وران کړي او بوش هم څه دی او مشرف هم څه دم وران کړي او دا پاکستان چې نیم کړی نو دا څوک په دې کې یوه ښځه وه نو بهرحال خبره دا نه ده غلطۍ د ښځو نه هم کېږي د سړو نه هم کېږي او وهل څه نرتوب نه دی پیغمبر ښځې نه دي والی پوهېږې په خبره باندې که نه د دې وجې نه مولانا عنایت الرحمن صاحب د الله تعالی وبخښي هغه به دا خبره کوله او ما بیا په یو حدیث کې په یو ځای کې ولوسته اوس رانه حواله په دې وخت کې خطا شوه چې کوم ځای به هغه به دا خبره کوله چې شریف سړی په هغه باندې ښځه زوروری شریف سړي باندې صحیح ښځه پې زوروری ولې پې زوروری بس هغه د شرافت نه کار لري چې ښځه څه وایي چې دی غلی هغه آخر خپله خبره وکړي چې ستړي شي نو غلی شي نو خلک ویل که دی خو ته څه نه وایي دا مې هم چېرته یو ځل لوستي والله اعلم نه په چا نه مې په تقریر کې اورېدلي وو ګورې زما په حواله یې داسې ډېر وایم ځکه چې ما بیا په کتاب کې کتلي نه دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له یو سړی راغی د خپلې ښځې نه شکایت کوو هلته خو ورته پته وه چې اسلامي حکومت خو د ښځو ملګری دی څه پوه شوې په خبره په دې نقطه ځان پوهې کوي اسلامي حکومت د چا ملګری دی د ښځو زه دلته ترجمې وکړم مګر دا ښځې ښې خوشحالې وي که خیر زمونږ خو حاجي حقوق څه نه څه بیان شي که نه
نو اسلام خو د ښځو ملګری دی که نه، ښځې مظلومې دي او اسلام د مظلوم څه دی. نو هغه زمانه کې بیا سړي خو ښځې ته قار و، خو څه یې ورته ویلی نه شو، وایي که اوس حضرت عمر له راغلم، حضرت عمر خو مې بیا په کوړو وایي. نو سوچ یې کوو چې څه چلو کومه. نو راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له. نو چې حضرت عمر رضی الله عنه راغی نو هغه په کور کې ناست و، نو چې دروازه ډبوله نو په دروازې نه دننه څه خبرې راغلې. نو خبرې داسې وې چې حضرت عمر رضی الله عنه ته ښځې څه خبرې کولې او حضرت عمر رضی الله عنه ورته خاموش و. نو بس سړي وایي دا زما کار شو، واپس لاړ. شکایت ته څه ضرورت دی؟ پوهېږې په خبره که نه چې کومې خبرې نه زه تنګ یم نو هغه په دې کور کې هم ده، زما په خبره تاسو ونه رسېدې. نو حضرت عمر رضی الله عنه راووت او سړي ته ویل که دلته راشه. دا مې یو مولي صاحب نه په تقریر کې اورېدلي دي، نو کېدای شي چې ته صحیح به مي کتل به غواړي. نو هغه ته یې ولې وایي بس زه چې د کوم کار دپاره راغلی یم په هغې پوه شوم. وایي ښه وایي زه هم پوه شوم، د خپلې ښځې نه شکایت له راغلی وي او چې دې واورېدو چې ما ته هم ښځه لګیا وه سپاره یې ګردانوله او ما ورته غږ نه کوم. نو ته ځکه لاړې. ورته یې وایي چې ګوره دا نه پوهېږي او الله تعالی زمونږ د لاس نه لاندې مقرر کړي دي، نو برداشت پکار دی. دا خو پوهېږي نه، علم یې کم وي، پوه یې نه او موږ له الله تعالی په دې باندې لاس اوچت را کړی دی. نو خیر دی پرېږده چې لګیایي څو پورې به لګیایي. نو بس چې لګیایي نو آخر به غوسه به یې سړی شي نو غلی به شي. نو بس ته ورته څه لسوې وایي برداشت کوه، زما په خبره تاسو ونه رسېدئ. نو زن مطلب دا نه دی ښه، چې که په پښتو کې ورته ښځه وایي، پښتو کې ورته زن وایي نه، پښتو کې ورته څه وایي؟ ښځه ورته وایي او سړي ته سړی وایي. نو به هر حال دا یو بنیادي خبره شوه. یونانیان فلسفیان چاته ملاو شوي دي؟ ذهینان خلق. نو وی دا زن حیوان ناطق دی، زناور دی. څه دی؟ وی دا انسان څه دی؟ نو چې انسان نه زناور جوړ کو څه ته جوړ کو. نو د دې معنا دا ده چې زناورو دپاره بیا نه حرامي او نه حلالي کوي. وله زناورو باندې څه حرام دی؟ لکه ابل ما په موبایل کې چا لطیفه را لېږلې وه، پېښور یو مولي صاحب دی هغه را لېږلې وه. دا مولیان هم ښې لطیفې وایي. یو ښه سړی و نو هغه د چا میلمه شوی و. نو هغه چې میلمه شوی نو کوربه ورته وی چې زبرګ کدو دله پوخ کم. کدو زبرګ دی که نه؟ یو څه دله پوخ کم؟ وایي زبرګ کدو دله پوخ کم. هغه ورته وی یاره زه دومره غټ زبرګ نه یم چې کدو وخورم، ما له یو ګناهګار بانګي حلال کړه. وایي دومره غټ زبرګ نه یم چې دا کدو خو ډېر غټ زبرګ دی. نو وایي دا زبرګ کدو ځان له وخوره ته ډېر ښه سړی او ما له یو ګناهګار بانګي حلال کړه. په خبره تاسو پوه شوئ؟ نو مطلب مې دا دی چې د زناورو دپاره حرام حلالي، کم پټی د زناور دپاره حلالي او کم وله حرام وي هغه دپاره دا نه وي. خو که پړی ورله تړلی نو چې څو پورې دا پړی وله اجازت ورکوي او دا پړی د څو پورې وګدي نو دی به هلته خوله وایي. او چې کله پړی بیا د سره ونه نو چې په کوم ځای کې بس کوم شي ته یې خوله واچوله نو هغه به خوري. نو د یورپ دا طریقه هم داسې ده، هلته د قانون یرجي د قانون احترام دی. نو د قانون د احترام معنا دا ده چې کوم ځای کې د قانون نه د وتو دپاره لاري نو بس بیا ترې خوند لي انجوای کوي، بیا مزه ته لي. بیا لکه د مثال په طور باندې هلته دا طریقه شو چې سیګنل لګېدلی دی، سره اشاره لګېدلی دی، معنا دا چې مه راځه قانون. خو چې اشاره شنه شوه نو بیا راځه که په دې لاره باندې څوک و دې ووو نو بیا ته ګناهګار یې که هغه ګناهګار دی، بیا هغه ګناهګار دی. بیا پته نو کله کله خلک د دې نه خوند ملي وي، یاره داسې موقع چې ته پیدا شوې چې اشاره هغه ته سره او ما ته شنه او ما ته وایي چې ورځه پې او دی په دغه ځای کې ولاړ یو ډز دې وباسم. نو قانون کې به زه ګیرم نه یم او دا مذهب هم ترې والمه چې هلکه په ګاډي باندې سړی څنګه وایي. ما دپاره خو جایز دی، ما دپاره نو جایز دی. نو چې دا اشاره شنه شي نو الله تعالی وله د دې خبرې اجازت ورکړي چې دا سړی مړ که. په دغه وخت کې د الله تعالی په نسبت باندې د سړي وجل جایز دي. یا لکه چې اشاره تا ته بنده شوه او بیا د اشاره کولاو شوه او تا ته اجازت د ګاډي میلاو شو، نو څه مطلب دی چې په دې ګاډي سړی وهم ته ګناهګار نه ګناهګار دی که نه دی ګناهګار. لیکن د یورپ په قانون کې او د ټریفک په قانون کې ګناهګار دی. دې ته وایي چې د قانون پابندي، دې ته د قانون څه وایي؟ نو دغه د قانون پابندي د زناورو دپاره ده. دا د چا دپاره ده؟ چې پړی ورله تړلی نو دا قانون دی، نو دا مه خوره. لکه مثلا پخوا تاسو غوبلې لیدلي دي؟ غوبلې غویان چې به یې تړلی او داسې به یې تاوول پرې
هغه بل هم لیدلی که نه که چا نه لیدلی نو خیر دی قصه ورته بیا وکړئ نو په هغه بل کې به د غویي د خولې ته به یو کتولی اچولی هغې ته بیا څه وي کتولی غویی خو وو که نه غویي خو به غوبل کو خو هغه خولې ته چې به و هغه ته به څه نو هغه کتولی چې بیا ورته دا کتولي مطلب به څه چې دی شوړه ونه وایي هلته غنم دی چې د غنمونه څه ونه وایي شوړه نو کله کله به هغه کتولی ته ولوېد هغه ته پرېوته نو بیا به غویي ته دا پته نه لګېده چې دا کتولي مطلب څه نو بیا به یې شوړه واله که نه بیا نه واله ولې قانون به وله څه ورکړی اجازت قانون له څه ورکړه قانون معنا کتولی نو چې کتولی په خوله پورې وي نو شوړه مه وه او چې کتولی پرېوته نو دې معنا دا چې قانون څه شو اشاره شنه شوه نو چې شنه شوه نو بیا پې ورځه څه پوهېږي په پښتو باندې نو دې ته د انسانانو قانون وایي که دې ته د زناورو وایي د دې وجه نه قرآن هم د ډېرو خبرو نه خلک منې کړي قرآن وایي مه کوئ دا مه کوئ غلا مه کوئ زنا مه کوئ قتل مه کوئ پردی مال مه خورئ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قرآن ته دا نه وایي چې دا قانون دی او دا ضابطه ده نو ګورئ که دا دې ونه کړه نو ګورئ سزا به درته سزا به کله میلاوي کله به نه کله به اسلامي حکومت وي او کله به نه چې اسلامي حکومت وي نو سزا به میلاویږي چې اسلامي حکومت نه وي نو سزا به نه میلاویږي او زما په ذهن ته دا نکته بل کال راغلی ده چې دا اسلامي حکومت چې د ډېرې مودې راسې نشته نو دا هم د الله تعالی د توحید او د اسلام د رښتینولۍ دلیل دی ځکه چې ټول عمر اسلامي حکومت وی نو خلکو به ویلې دا خلک ځکه سم دي او د مسلمانان ځکه سم دي چې هلته پې حکومت دی غلا ځکه نه کوي چې سزا لاس ته پرې کوي زنا ځکه نه کوي چې په کوړو یې وایي قتل ځکه نه کوي چې قصاص کوي لیکن اسلامي حکومت هغه دی نشته او خلک مسلمانان چې څه مسلمانان دي نو هغه وایي زه نه کوم غلا دروغ نه وایم زه پردی حق نه خورم زه دا نه کوم دا بې حیایي نه کوم دا ناروا نه کوم ولې د دنیا د سزا نه یریږي د دنیا سزا خو د مسلمان لپاره ده نن نو مسلماني ګناه ده نن خو دا مسلمان کېدل ګناه ده په دنیا کې نو بیا ولې خلک مسلمانان دي که ته وایې چې دا جي د سزا د یارې نه دا د قانون د یارې نه نو ما قانون خو نن الټه دی نن خو چې بدعمله دی نو د هغه ژوند ښه دی نن خو چې څومره څوک نیک دی نو د هغه ژوند ګران دی نو بیا ولې خلک نیکان کېږي بیا په یورپ کې ولې خلک مسلمانېږي نو دا د اسلامي د اسلام دا حکومت دا نه راتلل او دا ختمېدل چې حکومت نشته هغه سزاګانې نشته او بیا هم دا دا ولې د جومات ته خلک مانځه ته ولې دلته مدرسې ته راغلی یا لکه تاله څوک څه درکوي چې کور کې ناست وی نو غوړه پراټه خو به سار خوړه نو په مدرسه کې څه دي دا علم پکې نشته مونږ چې مدرسو کې سبق وي په دې کوړي کې هم چې سبق وي یو ځای بل ځای نو طالبانو به د یو بل سره په دې باندې بحث کوي هلکه د مدرسې او د لنګر په دې شوروا اودس کېږي که نه وایي ځکه چې په دې کې خو ټینګوا ده خو ته ډاقې اوبه دي نو بیا اودس پې کېږي که نه کېږي ما د اول یاد دی اول ما هم د خوشحالګړ مدرسه کې ما طالب سره مناظره کوله ما چې په دې شوروا اودس کېږي که نه هغه په دې ځان نه غټ مولوي صاحب غټ پټکی والی و پوهېږې په خبره پرې خېټې ځان نه غټه کړې وه چادرې پکې ورکړی و زه غټ مولوي صاحب مناظره هم جوړه کړې وه شیخ صاحب بیا خاندل ویله که دا تا څنګه مناظره ما له نور چند نه راته بیا ما په دې کې راګیر که هغه یو عبارت وي لم یلزمو ما لکه غلط دي ما ولې ما دا لم څه شو نو بیا یلزمو ما دا لازمه یلزمو باب نه دی لازمه یلزمو باب دی ما ولنی کال نحو میر او دا زرادي دا مې ویل ما دا یلزمو ما غلط دی بس مناظره مې ته ووټله نور اخوا مسلې راډولا نه تاسو به خبره ونه رسېدئ مطلب مې دا دی حاجي څه خبره مې کوله تاسو به خبره بیا یې راشي قانون خبره مې کوله نو ضابطه چې کومه ده دا د څه دپاره وي دا قسمه ضابطې اسلامي حکومت نشته نو هم خلک د دې باوجود دا د مسلمانان دي ولې مدرسو کې تا ته مایسه میلاویږي خوراک نه میلاویږي بار چې ګرځې شیخه دې خواشه او شیخ وا خواشه دا ته وایي که نه وایي نو هم په اسلام باندې خو مشکلات دي ما ته یو ځل په درګۍ کې ما ته دا یاد دي خدای دې راته معافي وکړي زما مزاج د ابتدا نه داسې لږ تیزي ده خیر دی تاسو برداشت کوئ تاسو خو څه نه وایم پوهېږم لږې لږې خبرې برداشت کوئ
نو زه را روان یم نو په درګۍ کې دا سن 76 خبره ده 76 به نه 77 به غالبا ځکه زما ګیره په هغه وخت کې راغلی نو یو سړی ما ته خواله راغی نو ما ته وایي چې شیخه د فلانکي ځای ته ګاډی ځي ما وایي اجړا دغه طرف ته نه ځي وایي دا تا ما ته څه ووایي ما تا ما ته څه وایي ما تا ته خو شیخ وایي شیخ ما شیخ څه ته وایي چې ګیره ما اجړا هغه ته وایي چې نه زما اصطلاح که جګړه کوي نو را دې خوا کېږه اسانه خبره تاسو به خبر نو کله به وایي شیخه کله به وایي صوفي نو دا ورته وایي که نه وایي نو دا ګیره پرېښودل اسان کار دی نو تا له حکومت څه تنخوا پې نه درکوي نه درکوي دله خو ته یې پرې دا برداشت کې نو دا د اسلام د رښتینوالي دلیل شو که نه چې د اسلام په عمل باندې عمل کې نو درته وایي وایي دا ته څه کې ته مشتبه یې وایي تا ته داسې د شک په نظر باندې ګوري نو دا د اسلام د رښتینوالي دلیل شو څه دی په دنیا کې پکې څه خوند دی څه فایده ده پکې څه مزه ده پکې څه انعام دی پکې چې خلک منځونه کوي څه انعام دی پکې چې خلک په قرآن باندې عمل کوي څه انعام دی پکې چې خلک د قرآن علم حاصلوي د دنیا پکې څه خوشحالي ده که انعام دی خو د الله تعالی په نزد دی په دنیا کې خو دا نو دا د اسلام د رښتینوالي دلیل نو دا ځکه چې که دا هم داسې قانون وی فقط اسلام فقط قانون وی فقط قانون نه دی که اسلام فقط قانون وی نو بیا به د دنیا خلکو ویلی چې مړه اسلام باندې ځکه دا مسلمانان عمل کوي چې که پې ونه کړي نو بیا مغرب کې یو ځل ما ته چا دا خبره وکړه دا پرده او دا شټلکاک او دی ورته په زور ور په سر کړي ما دا په برمنګم په بازارونو کې چې دا بوقرې په سر دي د سر نه د خپو پورې دلته په پاکستان کې ما ډېرې کمې داسې ولیدې چې په بازار کې ګرځي نو لاس ته دستانې اچولي هلته لاس ته دستانې مچولي نو ما دا په چا په زور کړي دا راته وایي دا په زور کوي وایي نه دا خو په زور نه کوي نو ما دا ولې مني دلته ولې مني دلته ولې بوقره په سر دا زور نه دی نو دا قانون نه دی یوازې اسلام قانون د اسلام یو حصه ده قانون د اسلام یو باب دی خو اسلام فقط قانون نه دی دا یو باب ده که څوک دا وایي چې فقط قانون دی نو چې قانون کله نشته دی نو بیا ولې اسلام شته دا قانون یو باب دی دا یو اهم باب دی دا ضروری باب دی دا چې نه دی قایم نه دا مسلمانان به ګناهګار دي خو که اسلام فقط ضابطې او قوانین وی نو چې په کوم ځای کې بیا دا وی نو بیا خو به د ټریفک د قوانینو په شانتې وی نو بیا چې اجازت دی چې وی وژنې هلته چې سیګنل شین شي نو وی ورځه پې چې ورځه پې نو که بیا بل تا له مخې راغی نو وی غره به واغه ځای ته یې ووله او ګناه به د هغه وي ته به سپین باز وي لیکن د خدای په نسبت به سپین باز وي نو ځکه اسلام د هغه آیت مې درته ووایي چې د یتیم مال خوراک ظلم دی نو څه وایي چې په دنیا کې به ته څه سزا میلاو شي نو دنیا کې به یا سزا میلاویږي او یا به نه میلاویږي خو آخرت کې خو به سزا میلاو شي انما یاکلون فی بطونهم نارا دا خو ته ګور د دوزخ خېټه ته دننه کې وسیصلون سعیرا جهنم ته به ځي ان الذين يحبون الفاحشه في الذين امنوا يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا نو لهم عذاب في الدنيا والاخره په دنیا او په آخرت کې به ول عذاب نو د دنیا عذاب به کله یو کوله او د آخرت خو به خامخای ول چې توبه وی نشته نو د دې وجه نه اسلام د دنیا په ځای د آخرت په سزا زور ورکړي د دې معنا دا نه ده چې په دنیا کې سزا نه ده پکار د دې معنا دا ده چې په دنیا کې به یا سزا او یا به نه او کله به په دنیا کې په هغې باندې انعام میلاویږي په بې حیایه به کېدی شي په دنیا کې انعام میلاویږي لکه تا ته ما وویل په حیا خو انعام نه میلاویږي په بې حیایه انعام میلاویږي لیکن ته به بې حیایي نه کوې ولې به نه کوې ځکه په آخرت کې به سزا میلاویږي نو دا نو د زناورو دپاره طریقه څه ده خبره دا کوم که نه چې انسان دی او انیمل نه دی زناور نه دی زناور دا قسمه ضابطې چې دا ته جوړه دا پوړي مړي چې ورته راته د خپو ته پوړي راتړې دا پوړي خو زناورو ته تړلی کېږي انسان ته خو دا پوړی نه تړلی انسان کې خو د زړه کې د الله تعالی یره او د آخرت فکر پیدا کېږي انسان کې خو دا پیدا کېږي د الله تعالی بندګي کوه دې کې یو خوند دی دې کې یو دا په تا باندې حق دی دا ستا فریضه ده ته بندې ته مخلوق یې د الله تعالی بندګي کوه دا د سره ښه ښکاري آخرت کې به الله تعالی اجر درکوي او داسې قسمه ذهن جوړی او تیاری
او ظاهر دنیا کې به کله پړي او کله باندې کله به پړي اچول داسې نه چې پړي به نه ضروري پړي ضروري دي لاسونه پرې کول به هم کله پکې راځي کله په کوړو والم راځي دا کم خلک چې یو طرف باندې ډېر زیات ورغړي نو بس بیا بل طرف ته بالکل پاتې شي چې یاره عجیبه د آخرت فکر ډېر پکار دی او د پړو ته پکې حاجت نشته چې حاجت نشته نو بیا ولې قرآن وایي چې دا وتړئ فشدوا الوثاق سم کلک کلکې وتړئ نو دا پړي دي که نه دي حاج تحبسونهما من بعد الصلاة تحبسونهما څه ته وایي رابند به یې کړئ نو دا پړي دا غل به راتړی زانی به راتړی ډاکو به راتړی قاتلان به راتړی سزاګانې به ورله ورکوې دا پکې شته که نشته نو داسې د اسلام تعبیر به کوي چې په یو طرف به ورغړې نو به بیا به دا ټولې خبرې پاتې شي دا دومره آیاتونه به بیا پاتې شي نه جي دا سیاست ضروري دی دا حکومت ضروري دی دا قوانین ضروري دي دا تړل ضروري دي دا امن و امان راوستل دا به څنګه امن و امان راځي دا به جي په سوال راځي په منت به راځي جولۍ به ورته غواړی چې جي امن راولئ ډاکوان نه به څنګه ملک امن کې ایمان د امن نه دی ملک به امن راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په مکه معظمه کې چې خبره کوله نو هغه حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ ته څه ویلي چې راغی حضرت خباب ورته د خدای پیغمبر ډېر زیات مشکلات حالات ډېر خراب ډېر مشکلات دعا راله وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تاسو جلدی کوئ که نه یو وخت به داسې راشي والله لیتمن الله هذا الامر الله تعالی به دا نظام غالب کوي دا دین به مکمل کی حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت د صنعا نه د حضرموت پورې به یو راکب ځي ځینو خلکو کې ما یو ځل دا واورېده وایي یو ښځه به داسې روانه وي نو بیا یې ته دا معلومه کړه چې ښځه به سفر یوازې کولی شي نه په حدیث کې چې داسې راغلي جاهل زامن دي جاهله چې د چا عالم سره کښېنه نو بیا یې زده کړه لا تلیت ولا دریت په خپله د علم نشته دی او چا سره ناسم دی ښځه به روانه ما نه یسیر الراکب او که فرض کړو ښځه شي په یو ځای کې ښځه راغلي نو دی پکې ویل یا مسلمان د اسلام امن چې راولي نو یوازې د مسلمانانو لپاره دی که ټول دنیا لپاره به امن ټول دنیا لپاره به امن هغوی د هغې ښځې دپاره ویلي دي چې لا یحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر فوق ثلاث لیال الا ومعها ذو رحم محرم کومه ښځه چې په الله او رسول باندې ایمان لري نو هغې دپاره دا جایز نه دي چې د 3 ورځو یا د 2 ورځو سفر کوي او ذو رحم محرم ورسره نه وي نو که فرض که چېرته یو روایت کې دا رالل چې هغه راکب به ښځی او دا به د صنعا نه د حضرموته پورې روانې او د الله نه بغیر نو د دې نه دا نه معلومیږي چې ښځو ته یوازې مؤمنانو ښځو ته یوازې د سفر اجازت دی ځکه چې امن راځي نو دې معنا دا چې امن به راشي نو امن به د مسلمان دپاره هم او د غیر مسلم دپاره به هم نو چې څنګه امن نو امن به د هر چا دپاره د مسلمان دپاره به هم د غیر مسلم دپاره به هم په نکتو پوهېږئ که نه پوهېږئ پې نو د دې معنا اولنۍ خبره یې څه وکړه د اسلام د غلبې خبره یې څه وکړه امن به راځي نو امن څنګه راځي تاسو په ایمان امن څنګه راځي امن په سوال راځي په جوړۍ غوړو جولۍ په غوړولو راځي جولۍ ورته وغوړو چې جی امن را ډاکوانو ته به جولۍ وغوړو چې یاره جي بس لږه ګوزه یو قصه ماله مخې له په مخه بیا راځي اوس به بیا کوم وایي دا اجړاګان نه دي اجړاګان پېژنئ چې نه هي او نه شي پوهېږې په خبره باندې نو وایي دا یو ځل راجمع شو سوچ وکړو چې دا خلک دا ډاکې څنګه کوي دا پیسې د خلکو نه څنګه لي نو بیا یې پکې بچا وي چې څنګه لي همداسې الي چې بس پرې ګنو کې کښېني په ځنګلونو کې په ګنو کې که نه پټ او بس بیا چې سړی په دا لاره ځي نو ورته وایي بس کېده پیسې شا په جیب دې راوباسه وایي دا خو اسان کار دی 115 جوړاګان راجمع شو نو بس هغه 2-3 چې دی نو هغه په ګنو کې په منځ کې کېناسته او دا یوې پکې په دې پوله باندې کېنه نو بس وایي چې سړي به راځي او موږ به څه کوو پیسې به تیالي نو بس یو سړی روانو په لاره باندې خر ورسره و چوکه ورسره وه او په دې پوله ورسې روانو نو دی ورته رامخې ته شو یا دا ورته رامخې ته شو څه به ورته وایو نو چې دا وله راغی مخې له نو ورته ویې ماما هنګه غلی وو او چې څه پیسې د سره یې نه راوباسه او د ما سره 2-3 ملګري نور هم او هنګه لارې شو کوو
هغه چې دا چوکر راواغسته چې یو کړس یې ویسته ویې سرې وې نو هغه ملګرو له منډې کړې وې تختې یې ویې پېژندو تختې یې ویې پېژندو چې خلکو نه په لاره باندې شوکې کوي نو هغه داسې چې دی ورته ماما وایي چې ورته ماما وایي خو خبره ختمه شوه پوهېږې په خبره باندې ماما وایي مونږ غلی نو خبره دا ده چې ته به چا ته جولې غواړې هندوانو ته به جولې غواړې چې جي د کشمیریانو له امن ورکړه نو په خبره هغه پوهېږي په جولې غوړولو باندې امن ورکوي کشمیر مسلمانانو له امن ورکوي امریکایانو ته ووایه جي په دې عراق کې امن راولې نو جولې په غوړولو له امن ورکوي که ولې دی نو خبره دا ده چې د داسې بدماشانو په مقابله کې خو به قوت پکاري څه به پکاري دا په سوال خو نه کېږي چې ماما مونږ غله یو تاسو په دې پوښتنه زه ته په دې طریقه راوله ځه ته په دې طریقه د دنیا امن ته په کومه یاره جي وایي ته په تېزه خبره کوې او ته ډېره سخته او داسې نه کېږي او یاره جي مونږ نو ما یې زه نو تا ته خو میدان خالي دی که نه ته په دې بله طریقه ما پر ټوله دنیا څخه قبضه لګولې ده د چا لاس مې نیولې دي تا له چل درځي ته په پوره من طریقه راوله ځه د جهاد نه علاوه ته په بله طریقه راوله اسلام خو د جهاد په طریقه راولي اخوی وقاتلوهم حتی لا تکونه فتنه فتنې د ختمېدلو دپاره به قتال کې او قتال اول او جنگ او دشمني اول چا شروع کړې ده تا یې زده کړو دشمني اول چا شروع کړې ده د حق نه مخالفت اول چا کړی دی دا ابلیس او دغه ملګرو ابلیس او دغه ملګري دا کار بس زمونږ ناګزیر دی چې د دې نه بغیر نه کېږي خو هغه د فتنې د راوستو دپاره جنګ کوي د شیطان او د شیطان ملګري جنگ د دې دپاره کوي چې په ملک کې فتنه پیدا شي او اسلام د دې دپاره جنګ کوي چې فتنه ختمه شي نو د فتنې د ختمېدو دپاره خو اسلام دا وایي ته بله لار جوړه کړه ته ووایه چې ماما داسې مه کوه ته اوباما ته ووایه اوباما سم بروزن ماما دی اوباما وایي اوباما د ما ماما هسې به م ستا ماما یې کېدی شي نو ته ورته لاړ شه او ته ورته ځان خورایې کوې یا د ما ماما دا جنګ مه کوه د دې عراق نه فوجونه وباسه زمونږ د دې ګریوان نه لاس وباسه د افغانستان نه فوجونه وباسه نو که ستا یې ومنل نو بس د خره ماما صحیح خبره ده بیا صحیح خبره نو به هر حال دا بنیادي خبره ده چې دې ته انسان ته ته زناور یې نو د زناور دپاره ما یې څه نه یي قانون نه یي ضابطه صحیح صرف پړی دویم دا خبره د انسان د زناور دپاره څه نه یي د زناور نسب نه یي د زناور څه نه یي دا زن آوري دا صرف د مور نه پیدا یي پلار یې نه یي نو ولې ته به وایې د مور نه پیدا یې پلار به د نه یي مونږ خو الحمدلله پلاران شته هر چا ته خپل پلار معلوم دی نیکه ورته معلوم دی خیل او نسب او قام او قبیله ورته معلومه ده که نه ده معلومه هر چا ته معلومه نو ده بیا هم دغه تصور وکنه چې ډاروین وایي چې یاره دا د چندخې اولاد دی او د پیشو اولاد دی او د شادو اولاد دی دا ډاروین ولې وایي چې دا انسان د شادو اولاد دی ځکه هغه خبره په ذهن کې پرته وکړه نو ډاروین درته وایي د شادو اولاد دی او اسلام درته وایي د آدم علیه السلام اولاد دی نو کومه خبره دی خوښه ده د آدم علیه السلام د انسان عزت په څه کې دی چې د آدم علیه السلام زوی ورته ویلی شي که د شادو زوی ورته ویلی شي د شادو زوی او لطیفه ماته یاد دی پر افغانستان زموږ ملګري اوس هم شته دی دلته نو هغه ماته وایي چې زموږ واړه وو هغه وخت کې د کمیونسټو ډېره غلغله وه سن 70 په دې زمانه کې نو هغه وایي زموږ په کلي کې که په علاقه کې سکولونه په سکول کې استاد وړو ته وایي دغه د ډاروین نظریه ورته ویله استاد وړو ته وایي چې دا انسان په اصل کې شادو او بیا یې سره ورو ترقي کوله دا لکۍ مکۍ ته وسولېده او د سره ورو دا پنجې منجې هم لږې سمې شوې نو بس دا ګوتې متې هم لږې برابر شوې داسې که نه نو ورو د انسان شو نو وی اصل کې مونږ نو وی ماشوم راپاسېد هغه ورته چې یاره استاد جي صحیح خبره دی وکړه بیا چې څنګه خوشحاله شي زما د نظریې وی مونږ خو لا انسانان شوي او ته لا اوس هم سم شادو یې وی مونږ خو لا بیا مې تا دې شکل ته چې ګورم ته لا اوس هم مکمل شادو یې نو هغه له پې غوسه ورغله وایي چې دا دې ماته څه ویل چې صاحب صحیح خبره مې وکړه تا ستا د نظریې تایید مې وکړو خبره یې هغه استاد له لاړه هیډ ماسټر له خبره لاړه وی هغه ماشوم هم راوغوښتو ورته یې چې تا څخه وایي چې یاره چې د ده نه تپوس وکړه د مخکې څه ویل هغه ته تا څه وی وی ما دا خبره کوله نو وی ته وی ما ورته چې استاد جي بالکل رښتیا خبره وکړه مونږ لا انسانان شوي او ته لا اوس هم شاد وي نو وی ما دا خبره وکړه استاد ته خبرې تایید مې وکړو نو هغه استاد ورته بیا وایي چې یاره بس په دې کې اوس زه څه نشم ویلی نو وړ شو مې ورته صحیح خبره کړې
نو دا بنیادي خبره ده. یا شهادت دا په هیڅ نه پوهېده چې موږ په پنځم کې ما ته د خپل پنځم د سکول یو کتاب یاد دی خوږې قصې په پښتو کې یو کتاب خوږې قصې. په خوږې قصې کې یو قصه وه چې انسان چې دی دا په ځنګل کې اوسېده ډېر انسانان او جامې به یې نه وي او کورونه به یې نه و او دغه به یې کوو په دې کاڼو باندې او دا پنجې به یې وي نو په دې باندې به یې دا شادوګان او ګیدړان شته او دا غوښې به یې د دې سره شوکولې او داسې به یې ومې خوړی او په پخولو په چل نه پوهېده. نو بله ورځ داسې چل وشو چې ده په یو څاروي پسې کاڼی ور ویشتو کاڼی بکره وه. بکره خو پېژنې که نه سپینه بکره نه بکره کې دا چل دی چې بکره له راواچې نو څه کوي نو بله بکره چېرته کې د غنو په پولی کې پټه دا د هغه خوږې قصه کې دا دی بدبختو مونږ ته په سکول کې وی ماشومانو ته نو ستا ماشوم ذهن به د دې نه جوړېږي که نه به جوړېږي. وایي مدرسې نظام جي پخوانی دی نو د پخواني زویه ستا د سکول دا نظام څه شی دی ته به د سکول کې څه شی ښیې طالب علم ته په دې سکول د مدرسه په دې سکول او په دې کالج باندې د حکومت څومره پیسې خرڅ کېږي نو ته پکې ما ته اسلام ښیې. دستور پاکستان دفعه 32 کې دا لیکلی دي چې په پاکستان په حکومت دا لازمه ده چې هغه به د پاکستان هر باشنده مسلمان د دې قابل کوي چې هغه د اسلام او د شریعت مطابق ژوند تیر کړي. نو دا ته ما ته د شریعت مطابق د ژوند سبق وایې په سکول کې او په کالج کې دا چې دا مدارس او دا دیني او دا درسونه نه وي نو چا به د اسلام مطابق ژوند به ما څنګه زده کوم ما ته خو تا په سکول کې دا بکواس دی راته ښوده او بیا وایي چې دا مدارس چې دي دا قومي دارې ته راوستل غواړي او دا د آیین مطابق خو ته د غدار یې ټول. ما له خدای اختیار راکړو چې چا په دې پاکستان کې د اوسه پورې حکومت کړی دا ټول د وجلو دي دا په دې چوکونو کې مې ځوړند کړي نه وی خو نه راکړي یو ځل مې چاته ووایي نو خدای دله ځکه اختیار نه درکوي نه مې ځکه یې نه راکړې حکم ځکه یې نه راکړې دا ستا خوښه نه ده الله تعالی خوښه ده ستا نه یې تپوس نه دی کړی چې ځکه یې ولې نه راکړې دا ټول غداران دي دلته په دې وطن کې دا د آیین باغیان دي او بیا وایي مدرسو غلطي ده جي دلته دا چل کېږي او دلته دا چل کېږي دلته نورست چل نه کېږي خو دلته ستا په رنګ کې څوک نه رنګ کېږي ځکه تا له غوسه په دې درځي چې دلته سړی د خدای په رنګ کې رنګ کېږي د اسلام په رنګ صبغة الله دی دلته د الله رنګ نو دا د آیین نه باغیان تا په آیین کې لیکلي ستا ذمهداري چا چې حکومت کړی دی نو د هغه د آیین باغیان دي زبرګان دي او که شیطانان دي ټول که ګیرو والا دي او که بې ګیرو دي تا کم قسم د پر نظام تعلیم کې تاسو بچي ته دا مه ښایه که نه دا ته نشي لرې کولی چې دا سوشل انیمل دی دا زناور د پلا وایي چې دا نو وایي یو په قیسې کې دا لیکلي نو چې دا ګزار وکړو په ګیدړ به ګزار کوو خدای خبر که په شادو به کوو نو که چې هر څه به یې خواړه که نو د پلار یې و که مور یې وه پلار خو د ده نشته نو هغه چې ګزار نو هغه بکوره په دغه په پولی کې پرته وه او چې هغه بله بکوره به بکورې ولګېده نو اور یې وکړو چې اور یې وکړو نو هغه نو پولی اور واغسته نو بس هغه بیا یې چې کوم دی ښکار یې کړی و نو راله وی هلکه جمع به و یخني به وه نو چې راله نو چې ویې کتو نو هغې ته تاوده شو هلکه وی دا شی خو تودولم کوي نو بیا یې چې د چا نه پکې یو تیکه پرېوته نو چې بیا یې کتله نو هغه خو پکې راته شوې وه نو چې بیا راواغسته نو هلکه وی دا پخه خو د اومې نه ډېر خوند کوي نو رو بیا که نه رو چلی زده کاو نو مې دا به ستا پلار داسې و زما نیکه خو آدم بابا و علم آدم الاسماء كلها آدم علیه السلام ته خو الله تعالی هر څه ښودي دومره څه یې ورته ښودي دومره ملایکو ته نه و معلوم نو یو طرف ته راته اسلام وایي چې ستا پلار په هر څه پوهېده او بل طرف ته راته ډاروین وایي چې پلار دې په هېڅ نه پوهېده نو کومه خبره د عزت ده د قدر او د احترام یعنې اسلام د انسان قدر کوي که کفر یې قدر کوي کفر خو یې بې عزته کوي کفر خو ته جامې وباسي او د ټولو نه لوی تهذیب دا ده چې جامې وباسه د ټولو نه لوی تهذیب دا ده چې پلار به دې نه وي نیکه به دې نه وي د ټولو نه لوی تهذیب دا ده چې وایه به چې موږ د شادوګانو او د ګیدړانو اولاد یو او اسلام ورته وایي نه د آدم بچي یا بني آدم یا د آدم بچي علم آدم الاسماء كلها آدم علیه السلام الله په هر څه پوه کړی و د آدم علیه السلام معلم څوک و الله پاک الله والا برای راست تعلیم ورکړی و نو عزت په څه کې دی جامې وي جامې په جنت کې وي او د جامو د ایستو سره فورا وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه فورا په ځان پسې جنت پاڼې راتپلې حیا د انسان په فطرت کې ده نو د انسان د زناور دپاره بیا څه نه وي
نو زناور د پاره بیا دا دی پرده ولا نه مور او پلار ولا نه پرده ولا دی وایي جي دا بې پردګي چې کوم ده دا تهذیب دی چې څومره د پردې نه وځې نو دومره به ته ترقي یافته کېږي فرانسیان ډېر ترقي یافته دي ځکه چې د هغوی کې پرده نشته نو ما بیا خو زمونږ خره ډېر زیات ترقي یافته دي ځکه د داړو چېرته اغوستې نه دي هغه فرانسیسیان خو به بیا هم چېرته نکاح اغوستي یا لکه تاسو چې د خرې پرتوګ لیدلی نو په ایمان یې ووایه زمونږ خره او زمونږ بیزه ډېره ترقي یافته شوه که د فرانس ښځه ډېره ترقي یافته شوه ځکه د فرانس ښځې خو به مخکې پخوا نه اغوستې او بیا به یې وباسي او زمونږ خرې او بیزې د سر اډو پرتوګ اغوستی نه نو که ترقي دې ته وایي چې جامې دې نه نو چې د چا د اول نه نشته نه بیا ډېره ترقي یافته ده که نه دې ته خو ترقي نه ویلېږي دا ترقي دا خو پیغور دی دا خو زناور نو مطلب د انسان ته داسې ښایي که نه یعنې انسان نه دا شی جوړوي انسان ته وایي پرده نشته د زناور سوشل انیمل صرف سوشل یې ته په دې سوشل ټکي به هم بحث کوو چې سوشل دی که نه دی سوشل انیمل دی که وایلډ انیمل دی اجتماعي زناور دی که ځنګلي زناور دی ځنګلي زناور ته جوړوي اجتماعي ته نه جوړوي خو بیا هم مطلب یې دا دی چې پرده ولا نشته ځکه د زناورو دپاره پرده نه حرام او حلال ولا نشته ځکه د زناورو دپاره حرام او حلال نه خیل او نسب ولا نشته ځکه د زناورو دپاره خیل او نسب نه حیا ولا نشته د زناورو دپاره څه نه څه حیا او پرده په لاره کې متیاز هم کوي په لاره روان د بلوچستان ته زه تللی یم دا بینک په زمانه کې هلته یو مولوي صاحب ډېر ګپ مپې سره لګو نو هغه ویل یورپ نه یو ملګری راغلی و یو کس راغلی و نو ویې دلته ویې مونږ ورته تپوس وکړو چې یاره تاسو دا ترقي څنګه کړې ده ډېر ترقي یافته قوم یې که نه ترقي نو ترقي حیوانیت کړې ده انسانیت نه ده کړې په دې هم بحث کوو ترقي څه ته وایي د انسانیت ترقي څه ته وایي او یورپ کې انسانیت ترقي کړې ده نه په یورپ کې حیوانیت ترقي کړې ده انیمل ترقي کړې ده انسان نه ده کړې انسان خو تنزل کړی دی انسان خو معلوم نه دی مین دی انون انسان نه دی معلوم انسان ځان نه پیژني نو ترقي به څه وکړي ترقي خو به هغه شی کوي چې څه وپېژني که نه یو کلی سره لا معلوم شوی نه دی نو پای کې به کوڅې څه پخې شي کوڅې به پکې هلې پخېږي پایپونه به پکې د اوبو هلې وي سکول او کالج به پکې هلې وي اسپتال به پکې هلې وي چې کله یو ځل پر لیسټ کې راشي چې معلوم شوی نه نو څه ترقي به وکړي انسان خو لا معلوم نه دی نو ترقي حیوانیت ترقي کړې ده خو به هر حال دې ته خلک د انسانیت ترقي وایي حالانکه انسانیت تنزل کړی دی نو وی تاسو ترقي په څه کوئ یاره جي وي مونږ ترقي په دې کړې ده وی هغه انګرېز راته وي که د ما ملګري ته وی وایي چې مونږ وخت نه ضایع کوو مونږ څه نه کوو وخت نه څنګه وخت نه ضایع کوئ یاره جي تاسو ګوره ډوډۍ ته پرلت وغځوئ او کښېنئ ورته او خو دسترخوان خور کوئ او لاس ورته وینځئ او داسې ورته ښه په اهتمام او دا ښځې لګیایي دا پخول کوي بیا تاسو ورته کښېنئ او دا راوړي او دومره په دې ګوره په دې قصو میسو کې مونږ نه یو بس خو یو سنډویچ په لاره یو رولي او بس هغې نه چک ووه په لاره باندې منډم ووه خپل کار هم کوو هغه وایي چې ښه لکه خوراک له وخت نه ورکوئ وایي متیازې څنګه کوئ وایي متیازو دپاره خو وخت ورکوو وایي زمونږ خره ستاسو نه ډېر ترقي یافته دي هغې د شګو بوجۍ په شا یو متیاز هم په لاره کوي دې ډېره ترقي کړې ده تاسو بیا هم زمونږ د خرو ترقۍ ته نه رسئ ځکه هغه متیاز یم ته خو بیا هم متیاز ټایلټ ته ځې واشروم ته ځې څه ته ځې ټایلټ واشروم او زمونږ خره هغه پکې متیاز هم په لاره کوي نو دې ډېره ترقي کړې پوهېږې په خبره باندې که نه نو د انسان نه څه جوړ کړو زناور دا ولې وایي ځکه چې د زناورو دپاره چې دا پابندۍ ولې نه وي او قیامت کې پسې تپوس کېږي خرو دپاره جنت او دوزخ شته نو بس انسان ته دا خبره ښکاره کوي چې بابر به عیش کوش کې عالم دوباره نیست بس دا پرېږده آخرت څنګه دی خرتیزې وا لګیا اوسه څه دی څومره رمباړه د نه کېږي نو د خر نه زده کړه دومره لویه رمباړه وه غټه شوړه د نه زده کېږي نو د اتي او د اوښ په شانې او د میخې په شانې غټه شوړه وه غټ ښکرې کې د سره نو مایټ از رایټ څه وایي مایټ از رایټ چې طاقت در سره او قوت در سره نو وها په ښکرو خلک چې ایټم بمونه در سره نو دنیا روانه که فوجونه در سره نو وها ځکه چې خر ځکه څه لته وایي او خر ښکرې نشته خر ولې څوک په ښکرو نه وایي ښکرې نشته
پیشو ولې چنچڼې نه ښکار کوي؟ ځکه چې وزر یې نشته. این دو شاخه گاوگر خر داشتی هیچ کس را گرد خود نگذاشتی. د خر که دا دوه ښکرې وی لکه د غوی په شانتې، نو څوک به ځان ته پرېښي و تا به پې بوجۍ وړې وه. نو دا د هغه مجبوري ده چې څه نشته ښکرې، او چې د چا ښکري نو بیا د خر غوندې شي ښکري. د غوی خو بیا هم غوی دی، مذوب دی د هغه په مقابل کې. خو خر له شکر دی چې خدای ښکرې نه دی ورکړي. او تخم کنجشک از جهان برداشتی گربه مسکین اگر پر داشتی. دا گربه دا پیشو چې تا ته ډېر داسې مذوب شی ښکاري، دا پیشو واقعي په دې ټولو ځناورو کې څه شی دی؟ په مخه میاو میاو کوي، مذوب شی دی، سټل مټل او دا ګوتې متې درته وایي او دا. خو دا دومره په دې مذوبتوب کې دومره رذیل شی دی، دا د په مذوبتوب به نه ځي. زموږ په سکول کې استاد وم، هغه به یو هلک و، هغه ډېر مذوب په دې اوړي کې به هم څادر داسې نو هغه به ورته غلی شیطان وي. او د هغه نه د ما دا خبر په مزغو کې اچوړې، دا کم سړی داسې مذوب غونته دا واقعي ډېر غټ شیطان. دا چې کوم په ښکاره شیطان دی، د نه ډېر مه یېرېږه. خو چې دا کوم په ښکاره دی غلی نو دا سپی چې درته په مخه غاپي که نه، نو ده نه مه یېرېږه ډېر. خو چې دا پټه غوټه کوي دا کم یوي غلی ناست ته به د بېغمه راتېر شي چې دی د ما ته څه نه وایي، ناڅاپه خراب د دې پنسۍ نه به دې ونیسي. نو دا ګربه مسکین اگر دا چې تا ته دا مذوبه دا پیشو ډېره مذوبه ښکاري، که د دې وزرې وې نو د شپې به دې چنچڼو په دې ونو په دې سر کې شپه کړې وه، د چنچڼو تخم به هم نه و پرېښودی. نو مایټ از رایټ معنا دا د یهودي فلسفه ده، دا دقه د حیوان ناطق فلسفه ده، دا دقه د سوشل انیمل فلسفه ده چې طاقت دې و ښکرې دې وې نو وهه دنیا تا سره حق دی، بهی تعالی خدای ښکرې درکړي دي، او دا بل چې نشي کولی دله ښکرې نه دی، دې معنادار دی دی لاندې اوسېږي، او تعالی چې ښکرې درکړي نو وهه به د ښکرو باندې چې څومره والی شي. نو دا د اسلام فلسفه ده. نه اسلام خو وایي طاقت هم ازمیخ دی او غربت هم ازمیخ دی، کمزوري هم ازمیخ دی او قوت او طاقت هم څه دی؟ ها جی دا ازمیخ دی. نو دلته دی دا وایي بس که ښکرې دې وې نو لګیا پابندي ما ها که ښکرې دې وې او خپې ته دې پړی مو، نو که پړی دې شلولی شو خو پړی وشلوه، کله کله غویه موږی راوباسي. څه راوباسي؟ پړی مو ته موږی راوباسي او په پردي پټي کې سرېږي. نو بس بیا به ورته ته مینت کوې که ډانګی به وله دې سر له راخلاصې. ما ته چا وی یاره جي وی لږه په نرمۍ پکار ده، دا جهاد متعلق خبره. وی یاره جي تاسو نرمي نه کوئ، په نرمۍ باندې کار کول غواړئ. نو ما یې نرمي څنګه وکړو؟ ما یې ستا نه تپوس کوم چې د تره زوی دی یا د ګاونډي او ستا د شوتلو پټۍ، او ته راشې او دی به د شوتلو په دې پټي کې لګیا دی او دا بوجۍ ډکوي او دا ریبي، نو ته به یې تپوس وکړې چې یا خان لالا یا پلان کې کاکا دا خو زموږ پټی نه دی دا. نو هغه به یا وایي او یاره خطا شوم داسې چلو شو، کله به څه بهانه جوړه کړي، بهانې هم خلک کوي که او کله به ووایي چې یاره بس غلطي ده وشوه رانه، لیکن دا راته ووایه نو ده سره خو به خبره کوي. خو دا راته ووایه چې یو سانډ دی، سانډ پېژنئ؟ یو مضبوط طاقتور غویی او دوه درې موږي ورته او دوه درې بیاستې او پړي ورته اچولې او هغه ټولې بیاستې او هغه موږي را پرانیستي او را ایستلي او بیا ستا په پټي کې لګیا یو دا یو شوړه دلته وي دا بل هلته وي، او کله پکې لګیا یي پکې په ځان لوټونه اړې خرتیځې پکې وایي. نو ته به هغه ته وایې چې یغوی کاکا دا خو زما پټی دی، داسې به ورته وایې جولۍ به ورته غواړی، نو څه به کوې ورسره؟ څه یو مضبوط تړ به رالی او د ولو د ښکرو دا منځ به وله پې ولې، او یا به یو ډانګی رالی او پسې او که په تا پسې بیا راغی نو بیا به تېښتم، کله کله به تېښتم کې. نو مطلب مې په خبره کې دا دی چې دا د جهاد فلسفه به پکې په منځ کې ضمناً بیانېږي. خو مقصد په دې خبره کې دی چې دا انسان چې دی دا زناور نه دی، زناور سره خو دا طریقې دي او بیا داسې قانون پابندي نه کوي. خو چې موږی را پرانستی شو زناور ته بیا دا پته نه لګي چې دا موږی تړلی ولې او را پرانستی شو ولې، خو خوشحاله شي چې ځکه خیر اوس تړلی یم اوس پرانستی شو، نو چې د څه نه دې منې کړی او هغې پته ورته نه لګي که قانون و نو بس وي. اسلام کې دا طریقه نه ده. اسلام وایي انسان دی،
د دپاره حرام او حلال شته، د دپاره پرده شته، د دپاره خیل او نسب شته، د یو ذمهدار مخلوق دی. ذمهدار دا خلیفه لفظ ذمهداري نه ده. زناور چې پیدا کول نو څه ذمهداري ورته حواله کړې وه چې زناور پیدا کومه ده به دا ذمهداري. انسان چې پیدا کوو وی دا خلیفه دی، معنا دا ذمهدار دی. نو په حیثیت ذمهدار مخلوق بیا د ده دپاره څه فرایض دي، په ده باندې څه پابندۍ دي. نو که دا پابندۍ والا خبره وي نو دا به یو تصوري، او که د دې پابندو نه ازادي نو دا به نو یورپ د شیطان په شاګردۍ کې او د یونان په شاګردۍ کې او یونان د شیطان په شاګردۍ کې د دې جنگ ابتدا د دې نه وکړه چې ورته وي انسانه ته آزاد ته پابند نه، تا دپاره پابندي نشته. ها که څه د معاشرتي نظام د وجې نه څه پابندۍ مابندۍ نو خیر دی دا قبلوه. څه د ټرافیک قوانین به یو څه به څه یو څه به څه دا قوانین او دا پاسه به ټکسونه میکسونه یو څه به دا یو څه به دی. نو دا پابندیانې مابندیانې که درلوي نو دا معنا د دې نه علاوه بیا ته آزاد یې. نو دا په دې مغرب کې چې دا کومه ازادي یادوي دا ته پته ده ازادي، نو هغه ازادۍ مطلب دغه دی. هغه ازادۍ مطلب دا دی چې کومه ازادي د زناورو دپاره ده. نو اسلام کې ګوره هغه ازادي نشته. نو چې دا خبره کله ثابته شوې نه وي او دا دې منلې نه وي، یو سړی دا نه مني چې زه انسان یم، هغه وایي زه سوشل انیمل یم، زه حیوان ناطق یم. نو هغه بیا څه ضرورت دی چې هغوی ما لپاره پیغمبران خدای پاک زناورو نه رالیږي. بیا څه ضرورت دی چې هغوی زما لپاره حرام او حلال دي، زما لپاره بیا جزا او سزا ده. زناورو لپاره جزا او سزا نه وي. خو که دا مني چې نه زه انیمل نه یم، زه حیوان نه یم، زه یو ذمهدار مخلوق یم، د خلافت په عنوان پیدا یم، نو بیا به هغه د دې خبره چې اوهو ذمهداري ده، بیا حرام و حلال دي، خلیفه د چا یم، د هغه خوښه څه ده، دا خو زه په خپل عقل نشم معلومولی. نو بیا به هغه دې خبرې ته غوږ کېږي چې ما دپاره د وحي ضرورت دی، ما دپاره د آسماني هدایت ضرورت دی، ما دپاره د داسې پابندو او د داسې رهنمایۍ ضرورت دی چې په هغې باندې زه د باقي څیزونو نه ممتاز شم. نو دا د هغې هغه تمهید و چې تا په دې الفاظو کې او په دې انداز کې واورېده. دا بنیادي طور باندې هغې اصل مقصد ته خبره جوړېدلو چې هغه د وحي ضرورت دی. نو د هغې او د هغې سره متعلق خبرې به انشاءالله العزیز بیا راځي سبا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.